بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قیصو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله راوړې ده د عین کولاجین نوې قسط او انشاءالله په دې قسط کې به مخکې ځو، خو د هغې نه مخکې بخښنه غواړم چې ډېره چوټي مو کړله، ډېرې ورځې پکې رانغلم، خو هم مسله دا ده چې موسم خراب و او زه تاسو ته بهر ماحول ښیم. زه چې داسې په کولاو ماحول کې نه ناست لکه دا، نو په کمره کې یا په بند ځای کې ریکارډینګ ماته ډېر ګران وي، نشم کولی په بند ځای کې ریکارډینګ. نو داسې کولاو ځای کې زما ریکارډینګ زه کولی شم. نو موسم دا ډېرې ورځې خراب و، اوس هم موسم خراب دی، وریځ ده، خو چانس مې لږ وموندو او لږ موقع میلاو شو. نو مې راشه که هر څومره وي خو دا ریکارډینګ کوشش کوم چې دا قسط پکې پوره شي. نو قصې له به راځو که خیر په لنډو. په تیر قسط کې تاسو دا لیدلی و چې سرکټی چې دی هغه ګیر شوی او په یو دلدل کې، په یو دلدلي غار کې هغه چې کوم دی ګیر شوی، مختلف قسمه ماران په هغه باندې راغلي وو. یو یو به له ټاک ورکوو او دی راټینګ کړی و. دی ډېر په تکلیف کې و، ډېر په مصیبت کې و، ګرفتار و او څه په چل نه پوهېدو. په دې کې په دغه طرف په دغه ځای یو مار روان و چې د هغه نوم شکتي مار و. دا مار چې دی ډېر طاقتور مار دی او د ده سره مختلف قسمه جادویي طاقتونه دي ورسره. دا مار په خپله په څه تګ روان دی، په څه مقصد روان دی، خو چې څنګه دی دغه دلدلي غار ته دغه ځای ته ورنږدې شو، په کم کې چې دا سرکټی دی او د تکلیف د لاسه سرکټی چې کوم دی چغې وایي، فریاد کوي. نو چې دا اورېدلي نو دی دغې غار ته ورتاو شوی دی. دغې غار ته چې ورتاو شوی دی، اوس څه ګوري چې یاره یو انسان دی او مارانو راټینګ کړی دی او چې کوم دی ټاکونه وله ورکوي بیا او ده ته د خپل جادو په ذریعه، د خپل طاقت په ذریعه دا هم پته ولګېده چې دا انسان چې دی دا خو انسان دی، د ده خو خپل هم څه عجیبه طاقتونه دي، خپل هم څه عجیبه کمالي شی دی، خو دا اوس په دې ټایم کې د بل چا چې کوم دی نو په جادو کې د بل چا اثرات په ده باندې شته. ده ته پته ولګېده چې یاره سړی بې ځایه چېرته ګیر شوی دی. بس دی چې څنګه دې غار ته ورننوتو، بس د ده د ننوتو سره چې کوم دی نو په هغه غار کې چې کوم هغه ماران اخوا دېخوا یو شی بل شی چې کوم په دغې سړي باندې سرکټي باندې را په نوري شي او وتښتېده. د ده نه ویرېده، هغه وتښتېده، دی یوازې پاتې شو. او دا شکتي مار چې دی څنګه چې دا سرکټي سر رانېغه و، په ځان پوهېدو، نو دا شکتي مار چې ورته ورسېده نو بس په دې سر یې وله نری غوندې کې ټک ورکړو. نری غوندې کې ټک یې وله ورکړو، خو د زهرو ټک یې وله ورنه کړه، د جادو ټک یې وله ورکړه، د خپل طاقت ټک چې یاره په ده د چا اثرات دي، په ده د چا جادو دی چې هغه ختم شي. سره د دغې ټکه چې څنګه ولې ده دا ټک ورکړه، بس سرکټ یې داسې شو لکه چې د خوبه رایښ شي. بس ګیر چاپېره وکتل، یاره دا څنګه چل دی، څنګه ځای کې نه ومه. بس بیا ورته خپله کیسه ټوله را یاده شوه چې ها زه خو داسې یو جادوګر یې ګیر کړی یم او داسې یو شي ګیر کړی یم، داسې کار یې رانغه سو. بیا یې هغه مار ته وکتل، نو مار ته یې وویل چې ته څوک یې؟ هغه ورته وویل چې زما داسې شکتي نوم دی، شکتي مار یم، او داسې په خپل مقصد په خپله پریشانۍ کې روان یم، خو ته مې ولیدې او بیا راته دا هم پته ولګېده چې ته په مصیبت کې ګرفتار یې او په مصیبت کې ګرفتار هم د بل چا د وجې. نو بس بیا مې وویل چې یاره بس خپل مصیبت خو خپل دی، خو اول دی خلاص کړه. سرکټ یې ورته وویل چې یاره تا خو په ما ډېر غټ احسان کړی دی او زه دې د ټول عمري قید نه خلاص کړی یم، خو ته ماته دا ووایه چې ستا څه مسله ده، ستا څه تکلیف دی، زه اوس به چې کوم دی ستا د خپل حده پورې چې کوم دی ستا هر نمونه امداد به زه کوم. دا شکتي مار ورته وایي چې ما ته پته دی چې ستا سره عجیبه طاقتونه دي، کرشماتي طاقتونه دي ستا سره، خو ته داسې کار وکړه چې قلار شه، زه ته آزاد شو، ته خپله مخه کوه، زه به خپله مخه کوم. سرکټ یې ورته وایي چې نه کیدی نه شي، تا زما سره غټه ښېګړه کړې ده او زه اوس تا داسې چېرته پرېږدم، ته ما ته قیصه کوه چې ستا څه غم دی، څه مسله ده. شکتي مار ورته وایي چې مسله همدا مسله ده چې ډېره ګمبیر مسله را پېښه شوې ده. مسله دا را پېښه شوې ده چې زموږ د سمندري او د زمیني او چې کوم دا ټول ماران دي، د ټولو مارانو زموږ کوم دیوتا چې دی، کوم مشر چې دی، د دې ټولو مارانو پدم نوم دی، دغه پدم ناګ دی. یو پدم مار موږ نه مخکې راغلی او د کوم چې د کامۍ ناګن سره به خو هغه یو عام مار و، پدم مار و ده، او دا چې کوم دی دا پدم ناګ دی. نو دا پدم ناګ دی د ټولو دغه مشر دی، خو د دې نه اوس یو جادوګر دی، د هغه جادوګر نوم دی کاډمبرا،
هغه کاډمبره نومي جادوګر زموږ د پدم ناګ نه په دوکه باندې چې کوم دی د هغه مهره یعنې د هغه ناګ مڼي ترې وړې ده، منکۍ ترې وړې ده او زموږ هغه دغه چې کوم دی هغه یې په یوې جادوګرې سره یې قید کړی دی په یو محل کې. نو اوس زه په دې غم کې یم چې هغه په څه طریقه خلاص کړم. که هغه خلاص نه کړی شو نو دغه کاډمبره جادوګر او دغه جادوګره چې کوم دی نو دا به زموږ چې څه ماران دي، څه قسمه ماران دي، نو په دې ټول به بیا قبضه وکړي او په دې به ظلم کوي او په انسانانو به د دوی په ذریعې ظلم کوي او لکه ډېر نقصان به وشي. سرکټ ورته وایي چې بس د کاډمبره جادوګر ځای راته ښیه، ځای راته ښیه او د دې خنځیر خو به زه داسې داسې وکړم چې چل ورته زه وښیم. دا ما راته وویل چې د کاډمبره جادوګر ځای ته خو به لاړ شو، خو د هغه وجل چې کوم دی نو هغه داسې اسانه طریقه نه ده. دی ورته وویل چې څنګه چل به ورسره کول غواړي. دی ورته وویل چې د هغې دپاره زموږ یو مشر دی، زموږ یو مشر یو بوډا دی، یو بزرګ دی، د هغه خواله به تله غواړي. دی وایي ځه چې ځو. بس دوی دواړه چې کوم دی دغه ځای نه د جادو په ذریعه غیب شي، بل یو ځای ته لاړ شي، یو غار او په هغې کې چې کوم دی یو بوډا یو د زمانو زوړ مار پکې ناست وي، ډېر بزرګ یې، ډېرې زمانې ده لیدلي، ډېر تجربه کار یي. دا دواړه هغه له لاړ شي. هغه بوډا ته خو نوره قیصه ټوله معلومې ده په دم ناګ چې دغه سره دا چل شوی دی او کاډمبره ته چې کوم دی نو منډکه ترې وړې ده. نو دا شکتي مار ورته سر کښته کړي، سلام ورته وکړي، بیا ورته وایي چې یاره دا سرکټی چې کوم دی نو دی زموږ امداد کول غواړي او په څه طریقه چې کوم دی دا به ممکنه شي. د هغه مار ورته وایي چې د کاډمبره وجل چې کوم دی هغه داسې اسان کار نه دی، هغه له ډېر طاقتور سړی پکار دی او ډېر غټ زړه والا سړی پکار دی. دا سرکټی ورته وایي چې دې شکتي مار چې کوم دی زما سره ډېره غټه ښېګړه کړله، زه یې د مرګه را بچ کړی یم، نو که زما ژوند چې کوم دی په دې دغه کې لاړ شي نو هېڅ خبره نه ده، زه به ستاسو هر نمونه مدد کوم. هغه بزرګ مار ورته وایي چې ته به داسې کار وکړې چې په هغه غار کې یو طرف ته یو میخ پروت وي، میخ وایي چې هغه میخ راوله. سرکټی هغه میخ راولي. دا بزرګ مار ورته وایي چې په دې باندې ما ډېر وخت چې کوم دی نو منترې پرې ویلي او د ډېر وخت خواریانې په دې ما کړي دا ډېر کمالي میخ دی. ته به په څه طریقه چې کوم دی ستا سره به شکتي مار لاړ شي، د کاډمبره جادوګر ځای ته به لاړ شي او چې کله لاړئ نو د کاډمبره جادوګر به صرف په یو طریقه چې کوم دی نو هغه ته راګیرولی شو. د ګیرولو د هغه څه طریقه ده چې ته په څه طریقه چې کوم دی نو پټ په پټه دا میخ د هغه په سټ کې ټکوئ. دا څونه ګرانه خبره ده، جادوګر شو، دومره خطرناک جادوګر چې د پدم ناګ منډکه یې پټه کړې ده، هغه یې وړې ده، نو هغه پسې به تله غواړي او د هغه په سټ کې به دغه میخ ټکول غواړي. څه ناممکنه غوندې خبره. خو سرکټ یې لږ ساعت له سوچ وکړو، بیا وي چې بس هېڅ مسله نشته، زه به کوشش کوم تر اخر د خپل اخري حده پورې به زه کوشش کوم چې زما نه به څه کېدی شو هغه به کېږي. دوی دواړه د دغه ځای نه رخصت شو. بیا شکتي مار د ده سره شو، دواړه پرواز کوي، شکتي مار هم پرواز کولی شي او سرکټی هم پرواز کولی شي. دوی پرواز وکړو او د کاډمبره جادوګر محل چې کوم دی په یو ځنګل کې و. محل څه خو شړه بړه قلا وه. دوی چې دغه ته لاړه نو دا شکتي مار د ده نه په دغه ځای کې د دې محل نه بهر ته ایسار شو. دته وایي چې ته اوس دننه لاړ شه او زه چې کوم دی په پلانکي ځای کې یو ځنګل دی، خو داسې ځنګل دی چې ځنګل ټول په جبه کې ولاړ دی، یعنې غټ ځنګل دی خو په دې کې څوک ګرځېدی ځکه نه شي چې لاندې ټوله جبه ده چې قدم پکې هلري بس ښخېږي پکې. او د دغه ځنګل په منځ کې یوه قلا ده، یوه خوشي یو شړه قلا ده او په دغه قلا کې چې کوم دی نو زموږ پدم ناک چې کوم دی هغه د جادوګرې سره په قبضه کې په یو تابوت کې د انساني شکل کې پروت دی. زه به هلته ستا انتظار کوم، که تا منډکه واپس واغسته جو هلته راشه او که وا دې نه غسته جو بس بیا به ګورو. سرکټی ورته وایي چې زه بس الله به خیر کړي، ته ځه او زه خپل کوشش کوم. سرکټی ځان غیب کړي، محل ته ورننوځي او په څه طریقه پچل ول ځان چې کوم دی د کاډمبره جادوګر خوابګاه یعنې د هغه د وده کېدو ځای معلوم کړي چې یاره دا خنځیر وده کېږي په کوم ځای چې د هغه د وده کېدو ځای معلوم کړي. بس ده صرف یو سوچ کړی چې یاره هر کله چې کوم دی که دا جادوګر وده کېده او خپلې خوابګاه ته راتله نو په دغه ځای کې چې کوم دی نو څه چانس جوړېدی شي نور چې هغه یخي نو په دغه موقع لکه
دغه خو ته نږدې تلل ناممکنه خبره ده که جادوګر دی څوک دی بس دی لاړ او د هغه خوابګاه یې معلومه کړه او د هغه خوابګاه ته ننوته په غیبي حالت کې چې کوم دی نو هلته خو دی هم په غیبي حالت کې او نور هم د څه څیز شاته شو د څه څیز نه پټ شو ها ده لا دغه بوزر مارګ یو بله داسې تحفه ورکړې وه یو ګوتمه یې وله ورکړې وه چې دا ته ګوتې ته واچې نو د سهاده پورې د څه وخته پورې چې کوم دی نو د 15 منټو پورې 10 منټو پورې به کاډمرا جادوګر چې کوم دی نو هغه ته به دا پته نه لګي چې یاره زما ارد ګرد زما ګیر چاپېره څوک شته بس خو لا ګوتمه به صرف 15 منټو دپاره کار کوي ډېر کار به نه کوي بس 15 منټه جوړ شو بس دا ګوتمه به کار پرېږدي او بیا چې کوم دی هغه جادوګر ته به پته لګي چې زما نه بغیر هم په دې کمره کې څوک شته که ته غیبي حالت کې نو هم به ورته پته لګي د دغه ګوتمه ځان سره سنبال کړي به جیب کې ایښي او په دغه خوابګاه کې د دغه جادوګر د وده کېدو په ځای کې یو طرف ته پټ په غیبي حالت کې ولاړ کله چې د وده کېدو ټایم شي او دا کاډمرا جادوګر چې کوم دی دا څنګه د وره له راشي را ننوځي څنګه چې بس سرکټي ته پته ولګي نو بس دی زر هغه ګوتمه راولي او په ګوته کې او د خدای نه سوالونه دا کوي چې خدای پاکه زما سره خو ډېر کم ټایم دی 15 منټه یا 10 منټه دي او دا جادوګر چې کوم دی نو دا بس ته راولې بس په دې خپله خوابګاه یې سمله چې زه خپل کار وکړم دی اوس په غیبي حالت کې ولاړ جادوګر چې کوم دی خپلې کمرې ته راننوته خپل قسمه قسم هغه امیلونه چې کوم دی نو هغه یو طرف ته یې کېښود عجیبه امیلونه څه داسې امیلونه چې د کوپړو نه جوړ کړي د هغې غاړې ته مختلف امیلونه دي د جادوګرانو او دا څیزونه میزونه چې کوم دی نو دا لرې کړه او اوس یو خوا به دې کمره کې خو دې خوا کېږي هلته په سرکټ یې سخته ده چې خدای پاکه دا شی به اوس څه مه لیکله او دې چې خو چې کوم دی نو زما نه ټایم تېرېږي او که زما باندې ټایم تېر شو او زه د ګوتۍ اثرات ختم شو زه خو بیا ظاهر شم بیا به څه کېږي خیر وخت تېرېږي او سرکټ چې کوم دی د خدای نه سوالونه کوي چې خدای پاکه سړی دې کټ کې راسملی خدای راسملی خدای ته یې وده کړي خو جادوګر چې کوم دی نو هغه بس په دې کمره کې ګرځي را ګرځي کله یو کار کوي کله بل کار کوي کله بل کار کوي په دې کې د سرکټ یې وي چې یاره دا شی خو نه سملی او ټایم هم بس ختمېدو والا ده 15 منټې دي یا 10 منټه هر څومره چې دي خو ټایم بس په آخري اختتام کې دی سرکټ یې وي چې یاره بل څه چانس نه جوړېږي او دغه چې دی خو بس د ښځې به همت کول غواړي او ده ته خو هسې هم پته نه لګي په دې فلحال ټایم کې چې زه دې کمره کې څوک شته خو چې دی کله مصروفه شي په بل څه کار شي او فکر یې بدل شي نو په دغه ټایم کې به زه ورځم او کوشش کوم دا میخ به وله په دې سټ کې وامه چې بس قسمت نه منظوره ده چې څه کېده په دې کې اوس دا کاډمرا جادوګر په دې کمرې کې ګرځېده راګرځېده بس ناګهانه یې څه خبره په فکر کې راله در یې رامنډې کړې د ده چې کوم دا کټ دی د دې خوا ته داسې وړوکی شان بکس پروت دی او په دې بکس یې تاله پرته ده نو اوس هغه تاله یې ښکلي کولاوې په هغې لګېده په دې مصروفه شو اوس په دې کار دی مصروفه شو او داسې ور ټیټ شوی دی نو بس دغه ته پته ولګېده سرکټي ته پته ولګېده چې بس همدا مخره سرکټي د کمرې د ګوټ نه رامنډې کړې او جادوګر خو ښه بېغمه لګیا دی او بل د سرکټي په لاس ګوتمه ده ټایم اخري دی ختمېدو والا دی خو بس په لاس یې ګوتمه ده نو د هغې د وجې جادوګر ته دا اوس پته نه شي چې په دې کمره کې بل څوک شته نو بس څنګه چې دې سرکټ یې رامنډې کړې او دا جادوګر د خپل ځای نه واپس رانېږده او سرکټ یې چې حمله کړه جو هغه میخ وله په دې سټ کې ورټک میخ جادویي میخ و د هغې ته داسې زورلو یا د ټکوالو ضرورت نه خو معمولي د نښې وته نو څنګه یې دا میخ د هغه سټ له ورټک و میخ پکې ورغی چې اوس په دغه ځای چې کوم دی نو د جادوګر د خولې نه یو ناګهانه چغه ترې ووته یو الهي چغه ترې ووته هغه چې کوم دی د هغه ځای نه غیب شو هغه چې څنګه غیب شو مخې ته اوس بکس پروت دی سرکټ یې چې څنګه وکتل نو د بکس نه دروازه کولاو شوې ده په بکس کې څه شی پروت دی په بکس کې مڼکه پرته ده سرکټ یې ډېر خوشحاله شو چې یار دا غټ کار شو اصل کې دا جادوګر چې دی دا په ځان شکي شوی و هسې شک یې د زړه ته پرېوتی و چې څوک کیدای شي چې څوک راشي زما نه دا مڼکه وړي نو دی په دې مڼکې پسې تللی او دا چې کوم دی د دغه ځای نه لرې کول په خفیه ځای کې په بل ځای کې ایښوده خو په دغې نه مخکې چې کوم دی نو خدای ورته سرکټ یې راورسو جادوګر یې چې دی قیصه یې خلاصه کړه ده زر زر دا مڼکه په لاس کې راواغسته او په جیب کې په محفوظ ځای کې یې کېښوده د محل نه په منډه راووتو بهر ته راووتو چې څنګه بهر ته راووت نو د دې محل مخې ته یو غټه مخبره ده د دې مخبرې کې اوس دی را روان دی په تادې کې په دې کې اوس څه ګوري ناګهانه دی اوس په غیبي حالت کې دی اوس څه ګوري چې یاره یو زنانه ده د یو قبر نه راوتې ده
د مشکو او د کاپورو هغه بوی موی ترې خېږي کوم چې د مړو نه خېږي ده ته ګوري بس ده ته پته ولګېږي چې دا هر څه شی چې دی خو ما ویني نو ده ورته ووایي چې که ته چېرته د کاډمرا جادوګر وینځئ یا څه ششکه مشکه یا د هغه څه بلای نو ګوره دا خبره درته کوم چې کاډمرا جادوګر مې هم ځای ته رسولی او ستا هم وخت راغلی خو مخکې نه مې لر کېږه چې دغه مړی شکل کې دا زنانه چې کوم دا ورته موسکی شي دا ورته وایي چې وروره زه خو ځان له په دې خوشحاله یم چې تا کاډمرا جادوګر مړ کړو خو مړ کړی دی نه دی یا وایي څنګه دوی چې تا خو د هغه په سټ کې میخ ټک وه خو ضروري دا وه چې تا د ټکوالو سره دا میخ واپس راویستی چې تا څنګه واپس راویستی وی دا میخ واپس تا سره پاتې شوی وی نو دا جادوګر به مکمل ختم شوی خو نه جادوګر چالاک او د ځان په دغه ځای کې غیب کو د هغه اوس طاقت ختم شوی دی خو که هغه چېرې په صدریا باندې دغه میخ د خپل سټ نه لرې کړی شو نو د هغه طاقت چې کوم دی به واپس دوباره چې کوم دی بیا راشي او جادوګر به بیا ژوندی شي سرکټ یې ورته وایي چې څه کار مې پې نشته زما کار د مڼکې سره و مڼکه مې حاصل کړې ده او دا اوس بادام مار له رسوم دا ښځه ورته وایي چې دا خو ته رسی خو ستا ملګري هم چې کوم دی نو د هغوی سره به څه کوې د هغه وایي کوم ملګري دي وایي زه کوټه او شین سترګې جینۍ هغه ته وایي چې هغه په کوم ځای کې دي هغه وایي چې هغه دلته چا راوړي دلته زه کوټه وو اب زه کوټه پسې راغلی و بیا ملک پارس ته تللي دي دی اوس په سوچ کې پرېوت چې یاره دغه خو ځان له زما ملګري دي شین سترګې جینۍ هم زما امداد کړی او د زه کوټه او د نسور سره هم دی میلاو شوی د ده سره دوستانه یي هغه دغه چې کوم دی نو دی اوس بیا په سوچ کې پرېوځي چې یاره دی سره به څه کوم خو بیا وایي چې نه هغه وروسته خبره ده هغې سره به بیا ګورو که خیر او لاول چې کوم دی د ټولو د سره دا مڼکه او دا پردی امانت چې دی دا هغه مالک ته رسو د هغه ځای نه دا سرکټی چې کوم دی نو په پرواز شي او هغه دلدلي ځنګل او هغه کومه لاره چې ورته هغه شکتي مار ورته برابر کړي په هغه لار روان دا ځنګل منځ ته چې ورسي یو شړه قلا ده یو چې کوم دی دیوالونه میوالونه یې غورځېدلي او یو خوشی ځای دی هغې ته ورسېد نو چې څنګه د هغې دروازې ته ورسېد نو چې ګورو چې بس د هغه دروازې نه چې کوم دی یو مار راووتو مار ته چې ده وکتو نو هغه خو شکتي مار و بس مار ته وایي چې سرکټیا څنګه چل دی وکړو چې بس ده وایي چې دا مڼکه مې راوړه مار ډېر خوشحاله شو چې یاره دا خو تا ناممکنه کار چې کوم دی نو سر ته دې ورسو زه ډېر خوشحاله یم او ځه چې ځو دننه دوی چې دننه تلل نو په دروازه باندې خو ټاله وه دې سرکټ وایي چې دا تاله زه ماتوم هغه شکتي مار ته وایي چې نه ته به ماتې نه ته راکړه ماله دا مڼکه دا که تا ماته کړه خو دلته چې اوس څه بد روحونه دي او څه بلاګانې دا ټوله به اوس په موږ راپنډ شي او بې ځایه چې کوم دی نو زموږ دا مڼکه په لاره کې پاتې شي او څه فایده به نه دی وایي څنګه چل کوي ته دا مڼکه راکړه هغه مڼکه تې والي په خوله کې ونیسي هغه مار هغه تالې ته یې داسې نږدې کړي چې څنګه یې تالې ته نږدې کړو چې تاله چې جړق شي چې کولاو شي ښه مې زره غوره ورته کولاو شي څنګه چې دا تاله کولاو شو په دې محال کې چې کوم دی نو ګیر چاپېره دا اوازونه او دا چغې چغاره دا یو حال جوړ شي بس دا شکتي مار ته وایي چې سرکټ یا خپې راسپکې کړه په تیزۍ سره چې کوم دی په ما پسې راځه دوی دننه د قلا ته ورننوځي ځغلي په دې قلا کې د کمرو یا عمارتونو د دې چتونو په منځ کې یو غټه کمره د حال دی او د دې حال چې کوم دی په منځ کې یو تابوت یو بکس پروت دی او په هغې کې پدم مار چې کوم دی انساني شکل کې پروت دی دوی چې هغه تابوت ته هغه بکس ته ورسېده نو دې پدم مار په دې بکس له پاسه یو لوی کاڼی پرې پروت دی دومره غټ چې کوم د عام انسان د اوچتولو نه دی دې پدم مار د سرکټي ته وایي چې شابه دا کاڼی د دې بکس نه لرې کړه نو سرکټي سره خو طاقت و چې سرکټي ښکلی کاڼی واغسو دغلته یې کېښود بیا ورته اوس دروازه کولاو کړه د بکس دا سر لرې کړه سر یې لرې کړه نو سرکټ یې څه ګوري چې یاره په تابوت کې یا په دې بکس کې چې کوم دی یو ښایسته مزېدار ځوان چې کوم دی پروت دی پکې او ښکلي اوږده اوږدې یختې دي تر اوږو پورې تر دې ځایونو پورې او بېهوشه حالت کې پروت دی نو سرکټ یې ورته وایي چې دا څوک دی نو شکتي مار ورته وایي چې دا زموږ پدم مار دی که نه خو په انساني حالت کې دی او د ده مڼکه چې کوم دی نو د ده طاقت دی چې د ده نه لاړ شي چې بس دی بیا په دغه حال پروت وي بس دا شکتي مار چې کوم دی دغه مڼکه په خوله کې نیولې ده او د دغې بکس ته وروښود او د پدم مار په دې سینه کېناستو پدم ناګ او دا مڼکه چې کوم دی د هغه په خوله کې یې کېښود دا مڼکه چې څنګه د هغه خولې ته لاړه د هغه تالو ته ورسېده بس هغه چې کوم دی نو راپاڅېده او بس دغه شو په جوش کې راغی
شکتي مار ته ویل چېرې دا خو غټ کار وشو زما منډکه ته واپس راوړو راویښ شو هغه ته ویل چې دا څوک دی هغه شکتي مار ته ویلي چې جی بس دا منډکه چې کومه راغله هم د دې سړي په ذریعه راغله او دا ده راوړله د کاډمرا مار نه کاډمرا چې کوم دی هغه موجلی دی او ده زموږ غټ امداد کړی دی نو پدم ناک د هغه سره لاس میلاو کړو او خوشحاله شو ډېره شکریا ولا ادا کړه چې یار تا خو زموږ غټ امداد کړی غټ مدد تا زموږ کړی دی دا شکتي مار ته وویل چې جی اوس به هغه جادوګر هم را روان اوس به څه کوو پدم مار ته وویل چې اوس تاسو بالکل بېغمه شئ اوس نه جادوګره زموږ څه کولی شو نه یو څوک زموږ څه هېڅ هم زموږ نشي کولی تاسو بېغمه شئ په ما پسې راځئ دوی د دغه ځای نه راوځي بهر د دې محل یا د دې قلا کولاو ځای ته راشي څنګ دی کولاو ځای ته راشي په دې کې چې کوم دی نو جادوګره په هوا راخوشي ډېره په غوسه کې او ډېره په خطرناک انداز کې را روانې بس دا پدم مار چې پدم ناک چې کوم دی نو دی په دې شکتي مار باندې څه منتر پوکي او ده ته وایي ورشه او دې جادوګر ته چې کوم دی نو سبق وښایه دې پدم مار باندې چې څنګه دا په دې شکتي مار باندې چې څنګه دا پدم ناک جادو پوکي بس په ده کې ډېر خطرناک طاقت پکې راوچوت شو دی چې د خپل ځای نه په هوا شي او لاړ شي د جادوګر چې په دې ځای باندې ټاک ولګوي داسې چې په ټاک ولګوي چې مخې سره چې کوم دی نو په جادوګر اور بل شي هغه چې کوم دی نو دا ورتې چغې ویو د هغې قصه خلاصه شي چې د هغې قصه خلاصه شي چې بیا پدم ناک دی دغه ته وایي شکتي مار ته وایي چې ډېر ښه شاباشي وله ورکړي بیا ورته وایي چې زه داسې کار وکړه تا زما ډېر خدمت کړی او ډېر امداد دې کړی او ډېر مدد دې وکړو ډېر سخت دې باندې تېروتي ځه لاړ شه خپلو بچو له لاړ شه او چې کوم دی خو چوټي معنا وکړه او ښه چکرې مکرې ووه بیا به ګورو شکتي مار چې کوم دی شکریا ادا کړي لاړ شي بیا پدم ناک او سرکټی پاتې شي دیو بل سره ګپ لګوي بیا ورته وایي دا پدم ناک ورته وایي چېرته زما غټ امداد کړی دی او تا چې کوم دی نو ټول ماران د خطرې نه بچ کړه اوس چې کوم دی ستا زه څه خدمت وکړم ته به څه کوې اوس سرکټی ورته وایي چېره زه خو به اوس زما ملګري دي په پارس کې او چېرته په خطر کې دي هر څه چې دي خو لکه زه هغو ته ځان رسوم د هغو سره میلاوېږم او بس هغو له ورسره روان یم پدم ناک ورته وایي چېره او سرکټی ورته وایي چې ته به څه کوې پدم ناک ورته وایي چې یاره زه به اوس په خپله ښځه پسې ګرځم پدمني ناګن د هغې نوم دی زه به اوس په هغې پسې ګرځم او کله چې دې کاډمرا جادوګر زما نه دا منډکه قبضه کوله زما نه دا منډکه اخیسته نو موږ په یو صحرا کې روان وو یو طرف ته په سفر وو داسې مې شک راځي چې زما دا ښځه چې کوم دی د هندوستان طرف ته به وتي او زما اوس دا خواهش دی چې زه هغې پسې لاړ شم هغه را پیدا کړم چېرته نو هله به چې کوم دی نو زه خپل ځای ته ځم خپل تخت له به ځم په هغې به کښېنم نو که زما سره زما ملکه یعنې زما ښځه نه او زه هغه تخت له لاړم نو هغه په تخت کښېناستم نو هغه تخت چې کوم دی نو هغه د اژدها د خولې نه جوړ دی او بغیر زما د ملکې نه که زه په تخت کښېناستم نو هغه تخت چې کوم دی به را ژوندی شي او ما به ژوندی تېر کړي دا چې کوم دی نو دا زموږ د باچایي زموږ د تخت اصول دي نو څه خو زه خپله ښځه هسې هم ګورم او څه به خپله د بادشاهۍ دپاره هم دا زما مجبوري ده اوس دا دغه ورته وایي چې یاره زه ته د خپل کار وکړه او زه به خپل کار وکړم سرکټی ورته وایي بیا ورته وایي چې نه تا زما غټ امداد کړی غټ مدد تا زما کړی دی په هر حال چې کوم دی نو اول به زه ستا سره ځم ستا ملګري به ګورم او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا به راځم نو بیا به زه خپله ښځه ګورم بس دوی دواړه چې کوم دی نو پارس ته روان شو په دې لاره کې اوس د پدم ناک چې کوم دی دغه ته وایي سرکټي ته وایي چې یاره اوس خو د دواړو ملګرتیا ده او دا خبره ضروري ده چې زه تا د خپلې کمزوریانې او خپل طاقت وښیم نو زما کمزوري دا ده چې زما منډکه چې زما نه لرې شوه زما نه تالونه ووته زما نه لرې کړه شوه نو بس زما سره بیا هېڅ طاقت نشته او څه زما طاقت چې کوم دی نو هغه زما ښځه د پدمني ناګن ده چې هغه زما سره نو زه مکمل په پول طاقت کې یم چې هغه زما سره نه نو زما طاقت بیا نیم پاتې شي او زما سره بل دا طاقت دی چې زه هره نمونه شکل اختیارولی شم الوتی شم غیبېدی شم دا چې کوم دی دا زما طاقتونه دي یا ته وایي چې ستا څه طاقتونه چې هغه د سرکټی او د خپل طاقتونه ورته ووایي بیا ورته وایي چې یاره زما د طاقت راز چې کوم دی نو هغه ما هېڅ چاته هم نه دی ویلی خو نن تا ته وایم ځکه چې ستا ماته خپل راز وي او زما د طاقت راز دا دی چې زما د اوږده د سرکټ یخته چې کوم دی نو هغه هم ښه اوږده یخته و د هغه په دې اوږو باندې د هغه یخته هم اوږده نو زما یخته که چا د چا په دې ځای کې کټ کړه لنډ یې کړه
یا زما د یخته زما د سر نه په څه طریقه ختم شو نو زما طاقت به ختم شي تر هغې پورې چې دا یخته واپس راوخیږي او شته ځای ته ورسي. چې دوی وایي چې یاره دا خو ښه کار وشو یو بل ته د یو بل طاقت پته ولګېدی چې د یو بل حفاظت کوو. بیا دوی اوس پارس ته روان دي. بل طرف ته په تېره قصه کې تاسو اورېدلي وو چې زکوټه او نستور په یو ځای کې روان وو د جادوګر د طاقت دپاره. نو د جادوګر د وجلو دپاره او په لاره کې چې کوم دی نو سادو یو سړي ورته ویلي چې یاره تاسو به په پلانکۍ لار نه ځئ په پلارکۍ لار به ځئ. او بیا نستور او زکوټه وده شوي وو او زکوټه چې کوم دی بیا راپاڅېدلی نو په غلطۍ چې کوم دی نو د هغه بلا په لاس ورغلی و چې کوم دی هغې پې د مرګ نیت کړی. زکوټه چې کوم دی نو ډېر په خطره کې و او آخري وخت و د هغه د مرګ. په دې کې کمې شین سترګې جینۍ چې د سرکټي مدد کړی نو هغه شین سترګې جینۍ ته پته ولګېد چې یار داسې زکوټه چې کوم دی هغه په خطره کې دی. هغه شین سترګې جینۍ زکوټه ته راورسېده. زکوټه یې د هغه ځای نه اوچت کړه او ویې وړه د هغه ځای نه. نو بیا زکوټه چې کوم دی په خپل طاقت کې راغی په خپل لغه کې راغی. نو بیا د هغې نه بعد زکوټه په طریقه چې کوم دی د کاډمبره جادوګر په قبضه کې هم تلی و. چې د هغه قبضې ته تلی و د هغې نه هم چې کوم دی شین سترګې جینۍ آزاد کړه او بیا دیو دواړه پارس ته رسېدلي وو. نو دغه شان دیو په پارس کې وو. دیو دواړه پارس ته لاړه او پارس ته دیو د څه لپاره لاړه چې پارس کې دیو ته چېرته شک شوی و چې یاره سرکټی او نستور چې کوم دی دا په پارس کې دي. نو پارس ته دیو د دغې دواړو په تلاش پسې تللي. نو څنګه چې دیو د پارس ښار ته ورسېده په ځمکه باندې کوز شو پیدل روان دي. نو دا زکوټه اوس د شین سترګې جینۍ ته وایي چې یاره خورې ما باندې خو د نستور یا د چا خوشبو نه لګي پته نه لګي چې دلته به یې که نه. هغه ورته وایي چې یاره بس هر څه چې تلاش به کول غواړي خپل کوشش به کوو. دوی اوس روان دي یو باغ ته رسېدلي. چې باغ ته رسېدلي دا زکوټه دې جینۍ نه دیو په لاره روان دي ناګهانه اوس د شین سترګې جینۍ څه شک شو چې یاره بس ناګهانه زما خوا ته څه شی تېر شو او څه پړ پړ اواز یې وکړو او څه شی تېر شو. بیا چې اخوا دې خوا وکاته نو څه نه و. زکوټه ورته وایي چې خورې څه چل چې بس هغه ورته قصه وکړه وایي چې داسې نو هغه ورته وایي چې یاره ګرد چاپېره خو څه نشته. خیر دی یو باغ ته ورسېده. باغ ته چې ورسېده نو زکوټه ورته وایي چې خور ته داسې کار وکړه ته دلته کښېنه دمه به وکړې او دمه څه خو ته دلته کښېنه انتظار وکړه زه ځم په دې ښار کې چکر لګوم ګورم که چېرته د نستور او د سرکټي راته سراغ میلاو شي. بیا ورته وایي چې زه صحیح ده ته چکر ولګوه زه به دلته ستا انتظار کوم. زکوټه لاړ شي او دا شین سترګې جینۍ چې کوم دا اوس په دې باغ کې په بینچ ناسته ده. دا ناسته چې اوس دا څه سوچ که په دې کې ناګهانه بیا بس دې څه شک یې شو چې یار زما خواته بیا څه څیز تېر شو اوازونه یې بیا ګیر چاپېره وکاته بیا څه نشته. په دې کې یو 3-4 کسه راله او دې ته یې وایي چې ته له کوم ملک شهزادګۍ او دا یې ورته ځکه وایي چې دا جینۍ چې وه دا شین سترګې جینۍ چې وه د دې نوم اصل کې نیلم و. دا نیلم جینۍ چې وه دا ډېره ښایسته وه تکې شنې سترګې وې او اوږده سره یختی و او د رنګ او صورت نه ډېره ښکلې وه ښایسته وه. په اصل کې دا تاسو چې اورېدلي دا په یو تابوت نه یو راوتې و جادوي جینۍ وه او په دغه ټایم کې اوس په ظاهري شکل کې نو هغوی چې ولیدو نو د هغوی پې د شهزادګۍ څه شک وشو. نو هغوی ته ووایي چې ته د کوم ملک شهزادګۍ چې دی ورته وخندل وایي چې نه زه شهزادګۍ نه یم زه خو یوه عامه جینۍ یم زما ورور چې کوم دی د ښار ته تللی دی بازار ته تللی څه سودا راغلی هغه ته انتظار کوم. سړي ته لاړ شي. په دې کې اوس چې دا بیا یوازې شو څه د 15 منټه وشو ناګهانه بیا هغه اواز شو پړ پړ شو بس څه شی په تیزۍ سره د دې خوا ته تېر شو. بس دا ځل د دې شک شو چې یاره څه نه څه چل خو شته. دا اوس ګیر چاپېره ګوري او په خپل جادوي طاقت او په هر څه کوشش کوي چې یاره څه شی دی. په دې کې ناګهانه اوس چې کوم دی څه غیبي څیز راغی او د دې په اوږه سور شو او چې څنګه د دې په اوږه سور شو بس مخې سره چې کوم دی د ټول نه لاول خو د دې طاقت ختم شو. بیا چې کوم دی د دې مازغو کار پرېښودو صرف نظر یې کار کو لږ سوچ یې کار کو چې څه چل دی. نو د دې په اوږو باندې په اصل کې یو جادوګره یا یو ششکه یو بلا پې کېناسته او د هغې ششنګ کې نوم چې دی هغه اولنکي دی.
دا اولنکي د دې په اوږو کېناسته او د دې چې کوم دی نو طاقت او هر څه ختم شو. د دې مازغه چې کوم دی د دې ټول هر څه چې کوم دی د هغې په قبضه کې شو. اوس هغې په دې اوږه باندې ښه جوخته ناسته او سر یې ولې نیولی دی او دې ته یې حکم وکړو چې شابه که چې کوم دی نو په غیبي حالت کې شو، په پرواز شو، پلانکي طرف ته روانه شو. بس دا خو د هغې په قبضه کې و. دا اول په غیبي حالت کې شو، بیا ښکلي په پرواز شوه، په الوتو شوه او د ښار نه ووته، یو شړ ځای ته لاړه. په یو شړ ځای کې چې کوم دی نو یو عمارت دی، یو کور دی. دا په اصل کې یو بوت تراش دی، بوتان جوړی او دغه بوت تراش په څه وخت کې د دې کاڼو ماڼو پخوا د بوت تراشان چې کوم دی نو بوت جوړولو د دې دا رواجونه ډېر عام وو، ځکه چې دین هم په هغه وخت کې نه و او زیاتره خلکو چې کوم دی نو دغه عبادت به هم دغه بوتانو کو، نو دا په هغه وخت کې یو باقاعده یو پیشه وه. نو یو بوت تراش و، هغه به د دې کاڼو ماڼو او د دې څیزونو نه بوتان جوړول، خو هغه به داسې خاص چا به نه خوښول او د چا به دغه نه کوه. بیا د بوت تراش په څه طریقه په څه خبره باندې داسې یو عمل، یو داسې طریقه معلومه کړې وه چې ده به ژوندي انسانان او ښایسته ښایسته جینکۍ به ده کتې او هغه چې کوم دی نو هغې باندې به یو عمل کوو، د هغو نه به یې ژوندي بوتان جوړول. یعنې هغې جینکۍ به ښه ژوندی وي خو بوتان به ښکارېده، کاڼي به ښکارېدې او بیا چې کوم دی نو هغه به یې په ګران ګران قیمت خرڅول. نو د هغې د وجې چې کوم دی نو د دغه بوت تراش نوم هم ډېر مشهور شو، ډېر مال پیسه دولت یې لاسته راغلی. او د دې کار دپاره د دې ښایسته جینکو د راوستو دپاره د دغه بلا دغه اولنکي چې کوم دی نو دغه په څه طریقه قبضه کړې وه او دی په دې ډیپټۍ لګولې وه او دی چې به کله جینۍ راوسته نو دې بوت تراش چې کوم دی نو ده به وله په حساب باندې 4 پیشوګان دا به وله حلال کړه او دا به ورته وراته کړه، دا به ورته ور واچول. دا د هغې چې کوم دی نو دا مزدوري وه یا خوراک و، صرف د دې دپاره به چې کوم دی نو هغه د دې بوت تراش غلامي کول. دغه بوت تراش په خپل ځای کې لګیا دی، کار باندې کوو چې بس دا اولنکي ورته راحاضره شوه او ته یې ویې مالکه نن مې دله داسې ښایسته جینۍ راوستې دی چې د زره تر نننۍ ورځې به دې لیدلې نه. بوت تراش چې نیلم ته وکاته نو دا خو واقعي خبره چې ډېره ښایسته وه او تر ننه ورځې دله داسې ښایسته جینۍ نه وه راغلې. بس د ده سترګو چې کوم دی نو چمک و، ډېر خوشحاله شو. ورته ویې اولنکي نن خو دې واقعي خبره چې ډېره ښایسته جینۍ راوستې ده او د دې نه خو به زه بوت جوړوم او خاص بادشاه سلامت ته یې بوځم او بادشاه سلامت چې کوم دی نو بهتر څه روپۍ به ماله راکړي. دا اولنکي ورته ووایي چې نن مې دله ښایسته جینۍ راوستې ده او نن خو داسې کار دی چې نن به راله د 4 په ځای 8 پیشوګان حلالې. دی ورته ووایي چې 4 په ځای 8 نه چې 10 دله حلالوم او راته وم دله بس ته بېغمه شه، ته ځه او ستا کار به وشي. هغه ترې لاړه شي او دا نیلم چې دا په یو میز باندې چې کوم دی نو سملی، د دې طاقت هر څه ختم شوي، د دې به صرف نظر کار کوي چې دغه کار کېږي روان. دا په یو میز یې سملوله. بیا د بوت تراش یو سانچه راوغسته، د بوت سانچه ده، سانچه داسې غټ غوندې کې بکس او د بوت سانچه ده. په هغه سانچه کې دا نیلم جینۍ چې کوم ده دا شین سترګې دی پکې سملوله. بیا یو غټ 2 لوښي باندې دي، په هغې کې چې کوم دی نو څه پکې خوټ کېږي. نو ده هغه یو لوښی چې کوم دی نو هغه یې راواغسته او دغې سانچې ته په دې نیلم جینۍ له پاسه یې ور واړو. چې دی پرې څنګه له پاسه ور واړو نو دا اوس خوټ کوي، دا بوړبوړکۍ ترې راخېږي او دغه چې کوم دی نو خوټ کوي لګیا دی. اوس دا نیلم جینۍ چې کوم دی نو په دې باندې دا هر څه له پاسه دغه چې کوم دی نو پراته دي، خو د دې څه فکر کار نه کوي، څه دغه پرې نه کېږي، صرف نظر یې کار کوي. بیا د بوت تراش چې کوم دی نو هغه بل لوښی یا هر څیز چې دی چې کوم کې څه نور څیز پکې و، هغه څه دوایي څه څیز یې پکې جوړ کړی، هغه یې راواغسته. نو هغه یې ورته هم ور واړو چې دغه یې څنګه دې سانچې ته ور واړو نو کوم دا زوړ سیال دا کومه ماده چې وه خوټ کېدو واله نو هغه سړه شوه چې کله لږ ساعت وشو نو بیا د بوت تراش چې کوم دی نو د دې نیلم جینۍ په دې مخ باندې داسې ګوته راښوده چې ګوته یې راښوده نو د دې مخ د غوښې نه د پوست دغه نه د کاڼي شوی مټاک شوی. بس د بیا دغه سانچې نه لاندې یو ځای و، په هغې کې یو پیچ یا څه څیز لګېدلی و چې هغه یې کولاو کړو نو کوم هغه اوبه چې وي یا کوم څه دوایي کوم څیزونه چې وو هغه ترې کته وبهیده او د نیلم جینۍ چې ده نو دا دقسې پاتې شوه. دی چې کوم دی بیا هغه سانچې ته لاس ور واچو
دا نیلم جینۍ ته یې داسې راوچوته کړه نو بس هغه بیا داسې د بوت په شان چې کوم دی بوت ترې جوړ شوی او کاڼی ترې جوړ شوی او نور چې کوم دی دقه اصل حالت کې یو عجیبه شکل کې چې کوم دی یو بوت ترې جوړ شوی دغه یې راوویسته او په بل بکس کې یې بنده کړه او اس ته یې وخېجوله هغه ټانګۍ ته یې وخېجولې چې کوم شاته اوږدې غوندې کې ټانګې او دوه درې آسونه پورې نښتي دغسې ټانګۍ ته ور وخېجوله اس چې کوم دی نو چاک یې وله ورکړه او په مخ یې کړه د بادشاه دربار ته ورسېد د بادشاه دربار ته چې ورسېد بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت نن مې دله داسې ښایسته بوت راوړی دی داسې ښایسته بوت چې داسې ښایسته بوت به تاسو په خپل ژوند کې نه لیدلی هغه ته وایي چې هلکه که داسې شی د واقعي خبره چې راوړه زه خوشحاله شوم نو دومره انعام به دله درکړم چې ټول عمر به یې یاد ساتي بس دی ورته هغه بکس کولاو کړي هغه د نیلم جینۍ دا بوت ورته نیغ ودرېد چې هغه ورته ودرېد بادشاه چې هغه بوت ته په تماشه شي نو بس حیران شي چې یاره دا بوت ده چې کوم دی نو دا څنګه جوړ کړو د هغه خلکو خو دا خیال و چې دا بوتان چې کوم دی نو دی په لاس او په تیشۍ باندې جوړی او د کاڼي نه یا د څه څیز نه چې په دغه طریقه چې کوم دی نو دی دا جوړی او د هغې نه جوړی پته ورته نه و چې دا خو ژوندي انسانان چې کوم دی نو دا قبیحه شی چې کوم دی بوتان ترې جوړوي نو بادشاه چې دی کوم دی نو حیران شو خو حق حیران شو او بس د دې چې کوم دی نو د سرو او د زرو او د انعاماتو چې کوم دی نو ډېرې ورته ولګول چې ځه مزې کوه او بیا یې نوکران ته حکم وکړو چې دا بوت او دا مجسمه چې کوم دی نو دا والی او زما په خاص کمره کې کښېږدی دا هلته ورسې کېښودی شي په دې کې اوس د کوټۍ چې کوم دی کله چې ماښام راغی یو خوا ګوري بل خوا ګوري باغ لټوي یو ځای ګرځي بل ځای ګرځي څه کوشش وکړي خو نیلم جینۍ چې کوم دی نو هغه ورته میلاو نه شي ډېر خفه شي چې یاره دا به چېرته ځلي په هغه باغ کې کښېني چې یاره که اوس چېرته جینۍ میلاو شي او راشي خو هغه چې کوم دی نو خو سړو بل طرف ته وړي په هغې بل چل شوی چې کله بله ورځ سهار شو د کوټه چې کوم دی نو په باغ کې ګیر چاپېره وګرځېد معلومات یې وکړه خو نیلم ورته میلاو نه شو نیلم جینۍ دی بیا راغی په سرای کې ځان له یو کمره واغسته چې یاره هر څه چې دی خو په دې ښار کې به زه یې څارې او د خپلې خور چې کوم دی نو معلومات به کوم چې دا کوم ځای کې دا کوم ځای کې نه ده او کیدای شي چې په مصیبت کې ګرفتاره ده او د دغې نه به ورسره خلاصول غواړي په دغه ساعت کې چې کوم دی نو دی د دې سرای نه وتی او په دغه ساعت کې چې کوم دی نو پدم مار پدم ناګ او سرکټی چې کوم دی نو هغه د پارس ته راورسېدو چې پارس ته راورسېدو نو یو ځای بل ځای چې کوم دی ګرځي چې دا دغه وایي دا سرکټی وایي چې یاره په ما باندې خو د کوټه خوشبو را باندې لګي جو ګرځي سرای ته ورسېږي چې سرای ته ورسېږو په سرای کې اوس په دې دغه باندې خوشبو لګي په دې سرکټي باندې خوشبو لګي دی وایي چې یاره په ما د کوټه خوشبو لګي او ښه تېزه خوشبو را باندې ولګي دا پدم ناګ ورته وایي چې ها خوشبو چې د باندې لګي هغه کس سره روان دی دغه دی د کوټه چې هغه ورته وایي چې ګوري د کوټه رانه وایي دغه دی بس یو بل مینې ورمنډې کې یو بل ته ترغاړې وځي خوشحاله شي یو بل ته حال احوال تپوس وکړي سرکټی دی بیا معلومات کوي تپوس زه کوټه ورته ټوله قصه وکړي چې یاره دغسې نیلم جینۍ را سره وه او غیبه شوې ده اچانک ناګهانه خدای خبر چې کوم طرف ته تلله بس دیو بیا خبرې اترې کوي د یو بل سره ناست دا سرکټی دی پدم ناک ته وایي چې آیا ستا سره داسې عمل څه طریقه نشي چې ته موږ له زموږ د نیلم جینۍ چې کوم دی نو معلوماتو کې پته یې ولګي هغه ورته وایي چې ولې نشته هغه دې زه کوټه ته وایي چې آیا ستا سره د هغې څه نښه څه څیز څه رومال څه څیز د سره شته چې هغې اغستی په لاس هغه سوچ کوي وایي ها یو شی شته مونږه پلانکي باغ ته چې مونږ تللي نو په هغې کې چې کوم دی هغې یو ګل را شوکولی او مال یې راکړی ما ته وایي چې دا والا ډېر ښکلی ګل دی هغه ګل چې کوم دی زما سره سنبال پروت دی هغه ګل چې یې راواغستو نو هغه ګل خو مړاوی شوی چې راواغستو پدم ناګ له یې ورکړو نو هغه چې پوزې ته نږدې ویوړ او راښکاوده نو خوشبو چې پرې ولګېدو نو هغه وایي چې او بلکل واقعي خبره چې په دې کې د یو جینۍ چې کوم دی نو هغه خوشبو پکې ده بیا ویې راځئ دیو د دې سرای نه ووته او شاته یو شړ ځای ته لاړه په هغې کې د پدم ناګ یو منتر شروع کړو منتر یې وی چې څه ساعت وشو یو نسواري رنګ کې یو مار چې کوم دی نو هغه راښکاره شو د پدم ناګ د ګلاب هغې مار له ورکړو هغه ته یې وویل چې دا بین کا او دا بین چې د چا دی نو په دې ښار کې ګیر چاپېره ګوټ هر ځای ولټوه او دا بین چې د چا نه نو هغه کس را پیدا کړ
بس هغه ورته سلام یې کوي بلکل تابعدار. هغه ګل بین کي، هغه بین چې کوم دی نو هغه د هغه په مزغو کې سیو شي، د هغه مزغو ته یاد شي او بس هغه وځي روان شي په دې ټول ښار کې، په دې ټول پارس کې وګرځي ځای په ځای چې کوم دی نو دا کورونه او دوکانونه او هر شی ولټوي خو چېرته ورته میلاو نه شي. تېر اخر چې کوم دی د بادشاه د محل ته یې مخه شي چې یاره د بادشاه په دې محل کې تماشه کوم، ځای په ځای خو مې وکتل خو ما په لاس رانغله. بادشاه محل ته ننوځي په غیبي حالت کې دی، اوس یو کمره لټوي بله کمره لټوي په لاس یې رانغی. اخر کې د بادشاه هغه کومه خاص کمره چې کوم ده نو په هغې کې نورې مجسمې نور بوتان هم پراته دي او دغه د نیلم جنۍ بوت پکې هم پروت دی. دغې ته د عمار ننوځي، دغې ته د عمار ننوځي نو دی خو اوس د دې نیلم جنۍ شکل خو نه پېژني، خو د هغې خوشبو ده ورسره او دی ښه د دې بوتانو نه غیر چاپېر تاو راتاو شو هاخوا دېخوا راغی. په دغه ځای کې اوس د نیلم جنۍ د عمار ولیدو چې د عمار راغی، ځکه د هغې نظر خو کار کوي خو آواز نشي کولی، غږ نشي کولی او د دې د خوشبو په هغه عمار ځکه نه لګي چې کم بوتراش چې د باندې کم سیال او کم څیزونه میزونه یې پرې اچولي د هغې د لاسه چې کم دی د دې د وجود نه چې کومه خوشبو وته نو هغه به بهر نه تله. نو دې د عمار وپېژنده ځکه چې د دې مار نه یو خاص قسم شعاګانې ترې وتې چې هغه به دې ته ښکارېدې، نو دې به چې کمالي څیز پېژندو چې یاره دا جادویي شی دی. دې ته پته ولګېده چې دا مار چې کوم دی نو هم زما په تلاش کې راغلی دی. نو خو دې څه کوشش وکړو، سړی وکړو چې یاره زه آواز وکړم غږ وکړم خو هېڅ شی هم نشو کولی. دغه مار چې کوم دی هغه د دغه ځای نه واپس راغی، په دمناک ځای ته راغی، هغه ته یې ویل چې یاره زه خو ډېر وګرځېدم خو ما ته د دغه خوشبو څوک په لاس رانغی. په دمناک ورته وایي چې بس زه دوباره لاړ شم، دوباره دا ښار ولټوم، خوا او شا چې کوم دی شاړې او هر ځای یې ولټوم بیا لاړ شم. مار دوباره لاړ شي، دوی درې واړه ناستې یو بل سره خبرې اترې کوي، په دې کې ناګهانه چې کوم دی سرکټی را بیدار شي چې دوی ورته وایي څه چل وشي؟ دی ورته وایي چې یاره زه چې کوم دی ځان لاهور ښار ته رسومه، پای کې زما ملګری چې کوم دی رضوان هغه په څه خطره کې دی او زه لاړم. دوی ورته وایي چې هلکه دا څنګه چل دی؟ چې بس وایي چې لکه اهمه خبر ده او هغه ته څه خطره ده، هغه زه یاد کړی او تاسو خدای مل شه خپل کار کوئ، زما نه خفه کېږئ مه، خو زه لاړم. دوی ورته وایي چې زه صحیح ده بس غرب شي چې بس سرکټی په ځای کې غیب شي. سرکټی غیب شي چې په دې کې دا زه کوټه سوچ کوي چې دی دغه ته وایي چې یاره د پدمناک ته وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې ستا ښځه ورکه ده، پدمني ناګن چې کوم دی نو هغه ورکه ده، کیدای شي د هغې ژوند هم څه خطره او ستا بادشاهت چې کوم دی نو هغې هم ټول په هغې باندې انحصار دی. ته داسې کار وکړه چې ته لاړ شه، ته د هغې په تلاش کې لاړ شه، ته د هغې په تلاش کې لاړ شه او زه چې کوم دی دلته به خیر دی یوازې یم نیلم جنۍ چې ده نو دا به ماته میلاو شي، زه به په خپله تلاش کوم. دا په دمناک خو لاول اصرار وکړي یاره وایي نه ځمه، خو بیا زه کوټی چې مجبوره کړي چې بیا ورته وایي چې زه داسې کار وکړه زه خو به لاړ شمه، خو زه به ستا سره خپل یو شاګرد یا خپل هغه چې کوم دی هغه به ستا سره پرېږدم، شکتي مار به ستا سره پرېږدم، ډېر طاقتور دی او ډېر هوښیار دی، ډېر تکړه دی، دا به زه ستا سره پرېږدم. نو دی چې کوم دی نو ستا سره به د نیلم جنۍ د راپیدا کولو کوشش کې به ستا سره امداد کوي. بس دغه په دمناک په دغه ځای کې یو منتر ووایي او چې منتر ووایي یو شکتي مار چې کوم دی په دغه ځای کې حاضر شي، هغه ته ټوله قصه وکړي او د کوټه سره چې کوم دی تعارف وکړي، هغه ته یې حواله کړي چې د ده څه امداد یو څه ستا نه کېږي نو د ده سره به یې کوې. په دمناک ته هم لاړ، کوټه دغه شان یوازې پاتې شو. په دې کې دېخوا سرکټی چې کوم دی ده ته څنګه پته ولګېده چې رضوان په خطره کې دی. تاسو ته که یاد شي چې د سرکټي د رضوان له یو ګوتۍ یو ګوتمه ورکړې وه چې هغه په لاس اچولی، هغه ته یې ویلي چې کله ستاسو ضرورت وي څه خطره یا ته هسې زما سره میلاوېدل غواړې نو دا په څه څیز پورې مه ږه، نو ما ته به پته لګي زه به راځم. نو چل څه چل شوی چې دا رضوان چې کوم دی د خپل ملګرو سره و، د هغو سره په کور کې لوبې کولې او ماښام چې کله ناوخته شوی دی نو بس ده ټایم کتلی چې دا خو ناوخته دی، نو بس ده هغو نه رخصت اخیستی دی او رامنډې کړي دي چې یاره اوس کور ته غواړي، تیاره ده ناوخته دی. او په دې کې چې کوم دی نو په ده باندې اغواکار کوم چې ماشومان پټوي، ماشومان تښتوي د تاوان دپاره د پیسو دپاره، دا پرې راپېښ شو. چې دا پرې راپېښ شو چې هغو وویل چې یاره دا خو تیار چانس دی، تیار مزي دی او شپه ده، تیاره ده، ماښام ماسخوتن دی، ماشوم چې کوم دی یک یوازې روان دی، غرب شو چې رانیولی دی، خوله یې وله تړلې ده او لاس یې وله هم شاته تړلی دی، یو ګاډی دی ټرک غوندې کې یو ګاډی دی هغې ته یې شاته ویشتی دی په مخ کې کړی دی، 7 کسان دي.
نو رضوان ته چې پته لګېدله چې یاره بس نور څه خو امکان نشته د بچ کېدو د دغه ګوتمه په لاس و نو هغه ګوتمه یې چې کوم دی نو شاته په زوره زوره چې کوم دی نو په د ټرک په دې باډۍ پورې مږلې ده نو په دغه ځای کې یو ګزار د دې غواکار نه خوړلی یم دا ورته وایي څه خو دې راخوځي کښېنه په آرام نو د دغې نه چې کوم دی نو دغه سرکټي ته پته لګېدلی چې یاره رضوان پسې خطره کې دی نو سرکټی چې څنګه را حاضر شو بس د دې ټرک مخې ته ودرېد نو دغه چې ولیده ډرایور چې ولید یاره ناګهانه چې کوم دی نو یو سړی د یو طرف نه راحاضر شو مخې ته ولاړ بس وویرېده چې هغه ته خو پته ولګي دا څه بل څه باله را هغه چې ټرک یو طرف ته تاو کړو چې ټرک چې لاړو د ونه سره چې ولګي غراب یې وکړو چې کوم دی بند شو چې بند شو ټول ډاکوان ترې راکوز شو هلکه وایي څه چل دی څه چلو شو ولې دا څه دغه دی هغه ورته وایي چې هلکه څه شی مې لیدلی خو یا پیری دی یا څه بل څه بله ده هلکه هغه پورې خندلي وي چې مړه ته خو لیونی کوم ځای کې دی په دې کې چې سرکټ راغلی دی او شاته ټرک ته ورختلی دی رضوان یې ترې آزاد کړی دی او دا نور ډاکوان چې کوم دي دا نیولي دي یو بل لی راچولي دي نیولي دي یو بل لی راچولي دي قیصه یې وله خلاصه کړل بیا د رضوان نه تپوس کړله چې هلکه څنګه چلو چې رضوان ورته ټوله قصه کړله چې بس دغسې په خطره کې ګرفتار شوی یم او بل څه لار راسره نه ورته مې راغوښتې چې ډېر خوشحاله شي یو بل سره میلاو شي بیا ورته وایي چې یاره اوس څنګه چل دی هغه ورته وایي چې اوس ما خپل کور ته ورسېدم موږ خو ډېر لرې راوتي یو هغه ورته وایي چې ته ما ته لار ښیه او زه به تا ورسوم بس هغه د هغه په اوږو کښېني د سرکټي او سرکټی چې کوم دی نو په پرواز شي په هوا شي هغه ورته لار ښیي او کور ته یې ورسوي نو هغه چې کور ته ورسوي نو هغه ته وایي چې ځه داسې کار وکړه چې ته خپل کور ته لاړ شه او زه چې کوم دی نو ځم چېرته خپلې ټیکانې ته ځان رسوم هغه خپل کور ته ورسوي او دی د هغه ځای نه راوځي او روان شي د ده یو ټیکانه په یو ځای کې یو قبرستان یو په قبرستان کې چې کوم دی نو د ده ټیکانه دی ښکلی هغه قبرستان ته لاړ شي او ښه بېغمه چې کوم دی نو یو قبر ته چې کوم دی ډډه ووایي سترګې پټې کړي بېغمه چې کوم دی نو ویده شي بل خوا که تاسو خیال کړی چې بلبتوړي او هامون جادوګر چې کوم دی هغه په هغه بزرګ پسې تلي هغه بزرګ چې کوم دی نو د خپل طاقت په ذریعه چې کوم دی نو د هغو نه ښاپېرکان یې جوړ کړي او په هغه ونه پورې کلک کړي زانګې په هغه ونه پورې نو کله چې دا سرکټی خپل د قبرستان د ټیکانې ته ځي نو په دغه طرف تېر شوی په دې ونو له پاسه په دغه طرف تېر شوی چې په دغه طرف دی څنګ تېر شي چې بس دا بلبتوړي او هامون چې کوم دی نو د ښاپېرک په شکل کې یو بل ته وګوري چې یاره څوک تېر شو د هامونو ته وایي چې نه څوک نه و دا ټیک سرکټی و او ما ته سرکټی ښکاري دی دغه تېر شو د ده خو قبضه کول ضروري بلبتوړي ورته وایي چې د هغه قبضه کول خو پرېږده خو لاول په خپله ځان د دې قید نه خلاصول غواړې ته د بل له قبضه کولو سوچ کوې دې نه به ځان څنګه خلاصوو هامون سوچ کوي 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 بیا وایي چې ها زما سره چې کوم دی یو جادو شته یو منتر را سره شته هغه ما تر اوسه نه دی لیدلی وایي چې څنګه منتر بس وایي ته غلي شه ته غلي شه زه منتر وایم ما به نه دې سټارټ کوې بس هغه منتر شروع کړي وایي 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 په دې کې د دوی په غوږونو کې اواز پرېوځي وایي هامون جادوګره څه شي له منتر یې څه چل دی څه سخته ده دا باندې چې دی ورته وایي چې یاره کلکار جادوګره موږ ډېر په مصیبت کې ګرفتار یو ډېر په سخته کې یو ته موږ چې کوم دی ته خلاص کړه نو موږ تاله ستا دښمن سرکټی چې کوم دی هغه به موږ تاله درکړو دا غړی ورته اواز راشي چې کلکار جادوګر چې دا خو آرام کوي وده دی او زه چې کوم دی د هغه وینځه یم او د هغه غلام یم او بس تاسو بېغمه شئ زه چې کوم دی زه به اوس یو توپان یو سیلی به راوړم او هغه سیلی چې کوم دی هغه به تاسو د ونې نه اوچت کړي او هغه به ګزار کړي او چې تاسو د دې ونې نه بیل شوئ او د دې ځای نه لرې لاړئ نو ستاسو نه به دغه چې کوم دی دغه طاقت او دغه ختم شي نو تاسو به آزاد شئ چې ده ورته هله هله شابه 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 دا کار وکړه په دې کې ناګهانه یو توپان راشي تیزه سیلی راشي سم دا دوړې خیږي او دا بلبتوړي او هامون جادوګر چې کوم چې د ښاپېرکانو په شکل کې به دې ونه پورې نښتي زانګي نو دغه چې د دغه ځای نه اوچت کړي وړې 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 لرې غوځار کړي چې لرې وغورځوي چې څنګه ښه د دوی په ځمکه ولګي نو بس دوی دواړه په خپل شکل کې په خپل طاقت کې په خپل روپ کې واپس راشي دوی یو بل ته وګوره ډېر خوشحاله شي دا وایي چې ایله کار شو برابر شو زر زر دوی خپل ټیکانې ته خپل غار ته ځان ورسوي او اوس هلته سوچ کوي اوس ورته بلبتوړي وایي چې هامون جادوګر اوس به څه کوو سرکټی به څنګه قبضه کوو هغه خو ډېر طاقتور شوی دی او د هغه سره به څنګه مقابله کوو نو دی ورته وایي چې د هغه د طاقت راز به معلومول غواړي
دا ورته وایي چې دا به څنګه معلومو د چا نه به یې معلومو چې هغه ورته وایي چې یاره دا د هغه د طاقت راز صرف په یو طریقه معلومېدی شي چې موږ پخوانی د هندو روح را بیدار کړو بدروح را بیدار کړو د هغه نه تپوس وکړو چې هغه ورته وایي چې دا به څنګه راته دا دا خو پاکستان دی په دې کې د هندوانو مړي څه کوي یا دا دغه پکې څه کوي ورته وایي چې ته غلی شه که غلی شه ما ته یو ځای معلوم دی او یو شمشان راته معلوم دی په هغې کې به پخوا هندوانو خپل مړي سېدل او په هغې کې به ټیک د هغوی ایره چې کوم دی نو اوس به هم پرته یو څه نه څه دغه به یو بس چې یي نو بس هغه ځای ما ته معلوم دی بس ته تماشې کوه دوی هغه شمشان ته ځان ورسوي شمشان داسې ځای تاسو ته ما مخکې هم ویلو چې په هغې کې هندوان خپل مړي سېځي هغه ځای ته دوی ولاړو اذان کېږي لږه دمه کوو نو هغه شمشان ته یې ځان ورسو شمشان ته چې لاړو نو هلته شمشان چېرته و هغه خو بیا هغه هر څه نشانات هر څه ختم شوي و شړ ځای خو د هامون جادوګر ته پته وه چې په دې کې به څه وخت کې شمشان چې هغه ځای ته لاړو چې دی د بلبتوړي ته و چې لر شه لر شه زما نه دغلته غلي کښېنه ګوره چې غږ ونه کړو ته اکثر په منځ کې غږ کوې او زما نه هر څه ورانوې غږ ونه کړې ګوره بس بلبتوړي چې لاړ شي یو طرف ته غلي ولاړی او دی چې کوم دی خپل جادو شروع کړي انتر منتر تلی تلنتر او پلان کې او پلان کې منتر وایي لګیا بس چې کوم دی په هغه ځای باندې ورپوکي چې څنګه په هغه ځای باندې ورپوکي نو بس هغلته ګړ 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 ګړګړار شروع شي او یو ځای چې کوم دی هغه سوری شي او په هغه سوري کې چې کوم دی نو هلته ایرې میرې راباد شي او بیا پکې یو شی چې کوم دی نو راښکاره شي یو بدروح پکې راښکاره شي په بد حال کې په وحشتناکه انداز کې چې راوځي نو ده ته وایي چې هامون جادوګره څه شی دې زه راپاڅولم چې ده ورته وایي چې ما ستا منتر ویلی دی او ستا چیله مې کړی ده اوس چې کوم دی نو په هر حال زه چې ستا نه څه تپوس کوم به ته ماته ویې هغه چې بلکل به درته ویم وایي چې ته ماته دا ووایه چې د سرکټي راز په څه کې دی چې دغه بدروح ورته وایي چې د سرکټي راز د هغه په ویښتو کې دی د هغه ویښته که چېرته چا کټ کړه لنډ یې کړه نو د هغه طاقت به تر هغې پورې ختم وي چې تر څو پورې د هغه ویښته واپس د هغه اوږو ته ونه رسي دا و چې ښه وایي چې د هغه ویښته په څه طریقه به دا دغه کېږي هغه بدروح ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زما دا ایره واله او دا ایره ویسه او په څه طریقه چې کوم دی نو د هغه په سر واچوه دا ایره چې څنګه د هغه په سر واچوله نو د هغه ویښته به ختم شي وبریږي او چې څنګه ورېږېده نو بس دغه هغه چې کوم دی د هغه طاقت به ختم شي بیا ورته وایي د هغه ایره ترې راوالي او بیا واپس چې کوم دی دغه ته لاړ شي خپل غار ته لاړ شي او هلته چې کوم دی بلبتوړي دواړه یو بل سره لګیا چې اوس خو چې کوم دی نو څیز خو میلاو شو اوس د سرکټي ځای معلومول غواړي چې ځای په کوم ځای کې دی بس زر چې کوم دی نو منتر ووایي په دیوال باندې منتر پوکي نو په هغې باندې چې کوم دی د سرکټي ځای ښکاره شي هغه په یو مخبره کې چې کوم دی نو بېغمه یو خبر ته ډډه والي وده شوی چې دوی ته خو دغه مخبره معلوم وي دوی زر چې کوم دی نو هغه مخبرې ته ځان ورسوي د هامون جادوګر چې کوم دی نو ټیټ کېږي غلی چېرته چې کوم دی نو خپل دشمن به کم نه ګڼئ او د خپل دشمن نه به بېغمه کېږئ نه همیش به په غم کې اوسئ همیش به چې کوم دی د خپل حفاظت کوئ خپل دغه به کوئ سرکټی چې کوم دی اوس بېغمه پروت دی اوده شوی دی او دا هامون جادوګر چې نو غلی چې کوم دی نو ځان یې ورته ورسو چې څنګه ورته ځان ورسو نو د شا د غاړې چې دا ټوله ایره یې وله پرې سر واړوله چې څنګه ولې ایره پرې سر واړوله بس چې دا ایره د ده په سر لګېده او د ده سر نه چې کوم دی ټول یخته وسوځېده ورک شو اوس په دې کې سرکټی رایح شو هغه ته چې پته ولګېد چې زما خو یخته لاړه غیب شو ختم شو چې بس داسې یو طرف ته یې منډه کوله چې بس دوه درې قدمه شو غرب شو چې راغوزار شو او به د وجود وړوکی کېدو دومره څیز ته جوړ شو بس دغه چې هامون جادوګر چې ورمنډې کړې چې په لاس کې راوچت کړو څنګه وي قبضه مې کړې که نه او اوس چې کوم دی نو اوس پرې کالکار جادوګر له رسوم بلبتوړي پسې مې رامنډې کړې دواړه ډېر خوشحاله وو د دغه ځای نه چې کوم دی نو دواړه غیب شو او د کلکار جادوګر محل ته یې ځان ورسو هلته یې وي کلکار جادوګر ته یې وي چې یاره جي جادوګر صاحب مونږ ته چې کوم دی تاله ستاسو خطرناک دښمن چې کوم دی نو هغه مونږ تاسو له راوړی دی هغه وایي کم دی چې هغه چې ورته مخامخ کړو جادوګر چې ویني چې یاره سرکټ یې دومره په وړوکي حالت کې د هغه طاقت ټول ختم شي خندانه شین شي خوشحاله شي بس هغه خپل غلام ته وایي چې دا ویسه یو خاص ځای ورته ووایي چې په هغې کې کښېږده
او بیا دغه ته وایي همون جادوګر ته او بلبتوړي ته وایي چې دا یو دښمن خو تاسو زما راوړ، خو زما یو بل دښمن دی او ډېر خطرناک دښمن دی، او هغه که تاسو چېرته قبضه کړو هغه تاسو ماله راوست نو دومره انعامونه به درله درکړم دومره چې ستاسو به نسلونه ختم شي خو هغه انعامونه به ختم نه شي. همون جادوګر ډېر خوشحاله شي. یاره جي وایي تاسو کیسه کوئ چې ستاسو څوک دښمن دی. هغه ورته وایي چې زما غټ دښمن چې کوم دی نو زما نستور دی او هغه زما د طاقت په راز پسې لګېدلی او زما طاقت راز چې کوم دی نو هغه په یو لړم کې دی، تور لړم دی، هغه اوس په هغې پسې لګېدل دی او هغې پسې ګرځي. نو که تاسو دا نستور ماله راوړ نو بس بیا ستاسو مزي. بس همون جادوګر او بلبتوړي چې کوم دی نو د هغه ځای نه غیب شي او په نستور پسې شي. دې خوا د نستور خواله به راځو. که تاسو خیال کړی چې په تېر قسط کې هغه د کلکار جادوګر د ختمولو لپاره تللی خو بیا هغه نو شوی او هغه او بواني چې کوم دی نو هغه دغه محل نه وتي او په یو شړه کې روان یو توپان پرې راغلی نو دوی د دغه توپان نه هم وتي او چې کوم د بواني دلیزی و هغې ته تلي او د بواني د نستور ته ویلي چې زما مور ته پته ده چې د جادوګر راز په څه څیز کې دی. نو چې کله دوی د بواني دلې کور ته رسېدلي نو د بواني مور ورته ویلي چې د جادوګر راز چې کوم دی هغه په یو لړم کې دی، یو تور رنګ لړم دی. هغه لړم چې دی په یو مرتبان کې، مرتبان یو لوښی دی دنګ ونې کې لوښی اوږد، هغه په یو مرتبان کې بند دی او هغه مرتبان چې دی د هندوستان د ښار د مین ښار نه بهر غرونه دي، ځنګلونه دي، په هغې کې یو وړوکی شان غر دی تک تور رنګ دی او دغه تور غره په یخ کې چې کوم دی یو غار دی او په هغه غار کې به دننه لاړ شي نو په آخري سر کې د هغې هغه مرتبان پروت دی او په هغه مرتبان کې چې کوم دی هغه تور لړم پروت دی. بس نستور د هغه ځای نه په مخکې شوی هندوستان ته یې ځان رسولی او هغه تور ډیرکۍ هغه غر چې دی نو هغې ته هم ځان رسولی دی چې اوس ګوري نو مخامخ داسې یو غر دی او کچ غوندې کې غر دی تک تور رنګ دی. حیران شي چې یاره په هغې له پاسه چې کوم بوټي ولاړ دي کومې ونې پرې ولاړ دي نو د هغو رنګ هم تور دی. دی چې د دې غره د یخ له رسېدلی دی نو څه ګوري چې یاره یو ځای کې چې کوم دی ګټې په یو بل له پاسه پرتې دي داسې دیوال شان دیواله شوی دی. بس دی چې دغه ځای ته څنګه نږدې شو نو بس په ده باندې چې کوم دی نو یو اته بلاګانې چې کوم دی په ده راپڼ شوې چې په ده راپڼ شو چې بس ده ورته زر دا خپله ګوتمه مخامخ کړه چې دا ورته څنګه مخامخ کړه بس د دې نه چې کوم دی شعلې ووتې او په هغو ولګېدو هغه چې کوم دی نو هغه ځای نه وتښتېد غیب شو. دی بیا لاړ او دا کم دیوال شان دی چې کوم ښکارېده دې ته چې څنګه زور کړو بس دا دیوال دننه طرف ته ورغښتو. چې دیوال دننه طرف ته ورغښتو نو دی څه ګوري چې یاره یو غار دی او دننه تللی دی اوږد غار دی تیاره ده څه پکې ښکاري نه. بس ده د خدای نه نوم واخیستو په دې غار کې دننه روان شو. دی د ده نظر خو اوس په دې تیاره کې کار کې دی روان دی روان دی روان دی روان دی. کله چې د غار دې منځ ته رسېدلی دی ناګهانه په ده چې کوم دی نو یو غټ اژدها چې کوم ده هغې پرې حمله کړې ده. څنګه پرې هغې حمله کړې ده چې ده په دغه ځای کې خپلې منترې ویلې دي بیا ورته دا ګوتمه مخامخ کړه د دې ګوتمې نه چې یو کرنټ تللی په هغه اژدها لګېدلی چې بس هغه اژدها هم غیبه شوې ده بیا مخې ته روان شوی دی. حتی چې آخر د دې غار اخري سر ته ورسېدو څه ګوري چې په یو میز باندې یو مرتبان پروت دی او په دغه مرتبان کې چې کوم دی د کلکار جادوګر د طاقت راز دی د هغه سا دی پکې. نو بس دی چې څنګه دې مرتبان ته ورنږدې شو بس د دې مرتبان نه یو بلا راووته ډېره خطرناکه بلا بس په دې نستور باندې راپڼ شو. نستوره د دې ځای نه ووځه کنې مرګ دې راغلی د دې ځای نه ووځه کنې مرګ دې راغلی 3-4 پیرې ورته داسې وي. نستور چې خپله ګوتمه ښکل کړه او بس هغې ته چې داسې ونو بس د هغه نه هم شعلې لاړې په هغه بلا ولګېدې هغه هم چې کوم دی تباه شو د هغه ځای نه ورکه شو. بیا چې څنګه نستور دې مرتبان ته ورنږدې کېدو چې ناګهانه د نستور نه شعلې اوچتې شوې او غیبې شوې او یو غیبي اواز په دې نستور باندې ولګېدو. کلکار جادوګر ورته اواز ورته راغی وایي نستوره ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی چې ته زما طاقت په راز پسې راځې او زما د طاقت راز چې کوم دی نو زه به تا ته پرېږدم په خپل ځای او زما د طاقت راز چې کوم دی نو ما غیب کړی دی ته چرې هم چې کوم دی نو زما ته ماته هېڅ هم نه شي ویلی. نستور ورته ووایي چې جادوګره ګورو به خلاصېدی رانه نه شي په هره طریقه به یې خو وجنم به دې پرېږدم دې چېرته. دی چې ورمنډې کړه مرتبان چې وګوري مرتبان خالي د هغې نه چې کوم دی هغه جادوګر
هغه لړم غیب کړی، هغه یې وړی او د هغه چې کوم محل د هغې نه لاندې یو تیخانۍ په هغې کې یې پټ کړی. نستور ته پته ولګي چې یاره اوس خو کار روان شو، اوس به بل څه طریقه جوړول غواړي او دغه خو زما نه لاړ. لړم خو زما نه غیب شو، ده په هغه ځای کې بس منتر وي، د هغه دغه نه غیب شو او د هندوستان په یو ښار کې چې کوم دی نو نمودار شو. دی په دې ښار کې ګرځي راګرځي، یو طرف ته ځي، بل طرف ته ځي، بل طرف ته ځي. د دې ښار نه بهر داسې لږ په شاړه کې دی، اوس په یو ځای کې روان دی. څه ګوري چې یاره د تور رنګ سړی دی او د یو ونې نه چې کوم دی نو لګیا دی دایره چاپېر. نستور حیران شو چې یاره دا سړی څه کوي. د ونې نه یې دایره چاپېر کړه. دا نستور چې څنګه نږدې لاړ نو دی څه ګوري چې یاره یو ښځه یو جینۍ چې کوم ده نه دې سړي تړلې ده په دې ونه پورې او ګیر چاپېره او لرګي ورته راجمع کړي دي. نستور حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی. نستور اوس په دغه ځای کې غلی غلی تللی و، د دوی تماشه کوي. دا ښځه یا دا جینۍ چې کوم ده دا د دغه ته وایي، د سړي ته وایي چې ګنټوره ته خو ما سېځې ته خو ما وجنې، خو ګوره دا یاد ساته چې زما خاوند چې کوم دی نو هغه په دم ناک دی، هغه ګوره دا چور یې پرې نه دي، ستا نه به زما بدلل. دا نستور وایي چې یاره دا خو دې خبره چې څوک ته دا سړی خو لګیا دی، دا جادوګر دی، هر څوک چې دی دا ښځه دی د جینۍ ده دا وجني، دا خو خلاصول غواړي. دا نستور چې ورمنډي که خو چې څنګه د دایرې ته چې ورسېد چې غرب شي شاته ګذار شي، چې شاته ګذار شي دا ګنټور داسې راواوړي وخاندېدې. دغه ته وایي نستور ته وایي ځوانه ته وایي ګورې نه چې ما دایره چاپېره کړله، د دې دایرې نه ته خو څه کوې چې ستا پلار هم دې ته دننه نشي راتلی. او بس بیا چې کوم دی هغه لرګو له اور ورکړي، هغه جینۍ چې کوم دی نو هغه دا چغې چغارې وایي عاجزه او دا څه دغه کوي، خو لکه دا نستور څو پیرې په دې دایرې باندې منډې کړي، حمله پرې ووایي، خو د دې دایرې نه دی دننه لا نړ شي. اخر دا چې دا جینۍ وسوځي او ټوله ایره شي، بس ایره په دې ځمکه پرته وي. نستور چې کوم دی هم نا امیده شي، ډېر خفه شي چې یاره زما د مخې چې کوم دی نو ظلم وشو، ما څه امداد ونه کړی شو، ډېر خفه وي. بس دی دغه ځای نه چې کوم دی نو واپس روان شي. چې واپس روانېږي چې په ده باندې دغه جینۍ پې آواز وکړي وروره مه ځه، وایي دې خوا راشه. دی حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی، ښځه او جینۍ خو وسوځېده، بیا هم په ما اوز ولګېد. چې دی راپه شو، وایي ولې ته ژوندی یې، ته په کوم ځای کې؟ هغه ورته وایي نه زه ژوندی نه یم، زه څه ویم، زه خو مړه شوی یم، خو بس زما اخري دغه طاقت دی چې زما څه وخت پورې زه اواز کولی شم او ته زما خواله راشې شو. بس بیا چې کوم نه جینۍ چې وسوځي نو بیا د دایرې اثر ختم شوی، ګنټور ترې تللی چې به دی زر منډې کې منډې کې دایرې خواله لاړ شي. چې هغه ورته وایي چې یاره داسې کار دی چې زما نوم چې کوم دی هغه پدمني نوم دی او دې جادوګر چې کوم دی دې زه نیولی وم، ده زه وسېځلم، ته به داسې کار وکړې چې زما خاوند په دم ناک دی، که چېرته په مخې ته راغی نو ته به هغه ته زما قصه وکړې چې زه مړه یم او زه لکه دې سړي وژلی یم. جو نستور ورته ووایي چې یاره زه خو به ووایم، خو هغه به څنګه زما په خبره یقین کوي چې یاره ته مړه یا چا وژلي. هغه وایي چې ته داسې کار وکړې چې زما د دې ایرې نه لږ ایره واله او دا د ځان سره سنبال کړې، او هر کله چې که ته هغه ولیدو نو هغه ته به ته زما د ایره وښیې، نو بس د دې ایرې نه به هغه ته پته ولګي. دی ورته وایي صحیح ده. دی دغه ایره راوالي د ځان سره په یو تیلی کې یا په څه څیز کې ځان سره په جیب کې سنبال کې کېږدي د ځان سره، بیا روان شي او د دغې ښار نه لاړ شي بل ښار ته. پای کې ګرځي ګرځي ګرځي، په یو ځای کې ګڼه ده او شور دی. دی دې ګڼې ته لاړ چې یاره څه چل دی، څه شور دی، څه ګڼه دی، چې دا څه کیسه ده. نو یو 3-4 کسانو یو ځوان نیولی، ښایسته ځوان دی، مزېدار، اوږده اوږدې یختۍ دي، په دې اوږو پراته دي او دا یې نیولی دی او په زوره زوره راکاږي او چېرته یې روان کړی دی. دا نستور په دوی پسې ورپسې شو چې هسې نه یاره دا سړی چېرته مړ نه کړي، داسې نه چېرته څوک مظلوم وي، ظلم پرې ونه کړي. بس دی پسې روان یې غلی غلی پسې روان یې دغه ځوان چې کوم دی دا یې نیولی دی، ویې وړ او مندر ته یې ویوړ. په هغه مندر چې کوم مشر کوم پوجاري دی یا کوم پنډت چې دی هغه له یې ویوړ. د نستور چې تماشه وکړه نو ځای په ځای چې کوم دی د مارانو بوتان دي او په دې مندر باندې چې کوم دی هم د بوتانو د مارانو د بوتانو نشانونه ده ته پته ولګي چې کوم دی دا ناګ مندرونه یو دا خلک چې کوم دی د مارانو دغه کوي، دا عبادت کوي، ته پته ولګي، اندازه ورته ولګي. دی خیر ورپسې دی. دا ځوان چې دې سړو ویوړ نو هغه دغه ته یې ورګزار کړ
هغه مشر پنډت ته ورګزار کړو چې یاره جي دا کس چې دی نو ناشنا څوک دی او راغلی دی خدای خبر چې څوک بیا پنډت دی دغه ته وایي دی هلک دغه ته وایي دی ځوان ته وایي چې ځوانه ته څوک یې کم ځای نه راغلی څه له راغلی دی ورته بس وایي چې ځي بس زه خو داسې چکر له راغلی یم دې طرف ته دې ښار له سیل له راغلی یم او سیل کومه هغه ته وایي چې نه سیل له نه راغلی ته هر څوک چې نو ته چېرته دی د خواته ملک دی چې کوم دی د بل ملک دی چې کوم دی دغه له راغلی جاسوسۍ له راغلی جاسوس یې چېرته او پرېږدو دې چېرته اوس یې وجنو نو دی ورته وایي چې زما نه خلار شوی او زه نه جاسوسۍ له راغلی یم نه بل څه له راغلی یم زه هسې چکر له راغلی یم سیل له راغلی یم او جاسوس نه یم هغه ته وایي چې نه پرېږدو دې چېرته وجنو دي پنډت حکم وکړي وایي شا به امار پرې راپرېږده بیا خو چې هغه کم بل کس یې هغه ټوکرۍ کولاو کړي د هغه نه یې مار راولي او په دې دغه یې راګوزار کړي چې یعنې دا مار به لاړ شي اوس به دا دوه هلک کوچي شي چې مړ به شي بیا هغه مار چې څنګه راشي د دې پدم ناک مخې ته ولګي چې ده ته چې څه کړي چې بس سټ ورته کته کړي چې سټ ورته کته کړي دا پنډت چې کوم دی نو غوسه شو هلکه دا وایي څه مرضي مار تاسو راګوزار کړلی دا خو ته بیمار دی سم مار ورته راپرېږدي چې ورته بل مار راګوزار کړي چې بل مار چې راشي چې هغه هم دته سټ کته کړي حق حیران شي نستور هم دا تماشه کوي نستور وایي چې دا سړی کمالي سړی ټوغو نه دی هلک ته ټوغو نه دی په دې کې چې ونه شي چې د دې پنډت سره په دې ټوکرۍ کې بیا بل یو ماري ډېر طاقتور او ډېر زهریله ماري دی را ټوکرۍ نه چې مار راولي په دې بادام ناک دې ځوان ته یې راګوزار هغه مار دې ته چې راګوزار کړي چې هغه مار د لرې سټ نه چاپېره شي د دې ځوان او دا هغه دی چې واپس را ټوپ کړي او د دغه پنډت په دې مرۍ چې ولګي او ټک شو چې هغه له ټک ورکړي نه د هغه د مرۍ نه چاپېره شي چې د هغه د مرۍ نه چاپېره شو زور کې وله په دې مرۍ چې د دې پنډت خواته یو بل کس وي چې هغه وله د دې مرۍ نه دا مار راخلاصوي چې مار ته چې څنګه لاس واچوي چې هغه مار ولګي د هغه په لاس ټک ولګي چې هغه بس اخو ګزار شو بیا ورته دا ځوان وایي چې ګوره تاسو هر سړی چې کوم دی نو وچ پوچ سړی تاسو پېژندلی نه نو هغه تنګوئ مه زه چې کوم دی زه په دم ناګ یم او د هر قسمه مارانو زه مشر یم د هغو د یو تی یم او زه ځان له چکر له شي په تلاش راوتی یم او تاسو زما سره دا کار شروع کړلی او ټول چې کوم دی مافیانې ترې غواړي او دغه چې کوي اوس هم ترې ویرېږي دستور ته چې پته ولګي چې ها دا خو په دم ناک دی او دغه د عجز ښځه خو اوس مړه شوه په بل ښار کې چې بیا په دم ناک چې کوم دی نو هغه مار ته حکم وکړي چې ته لاړ شه شابه د دغه سړي نه دا زهر واپس راواخله چې دا سړی مړ نه شي هغه مار لاړ شي د هغه نه زهر واپس وڅکي بیا دا په دم ناک چې کوم دی دا دغه پنډت ته وایي چې زه د خپل خصوصي څیز تلاش کې راوتی یم خبردار چې په ما پسې څوک شاته را نه شي دونه یېرېدلي چې هغه پسې قدم نشي راغستی دا په دم ناک روان شي څنګه لږ یو شړې ته وځي یو طرف ته کښېني دا نستور پسې دغه شان ورپسې دی چې څنګه د دې په دم ناک د خوا له ورسېږي بس دا چې ورته داسې وګوري مخې سره ورته وایي وروره وایي پېژنم دې نه هر څوک چې پېژنم دې نه خو ستا سره داسې یو څیز دی چې د هغې زما تلاش دی زه د هغې په تلاش کې ګرځم دا هغه شیز خوشبو ستا نه راځي دا نستور ورته وایي چې وروره زما خو نستور نوم دی ها ته هغه نستور یې زه کوټه او سرکټې چې کوم دی نو ستا باس کوه ښه ستا هغه ملګري خو چې کوم دی خو په پارس کې دي ښه ته هغه نستور یې یو شا به اوس راته دا ووایي چې ستا نه دا خوشبو څنګه را روانه ده ستا نه خو زما د ښځې د بدمني ناګن خوشبو را روانه ده زه خو د هغې په تلاش کې راغلم بس دا نستور چې کوم دی نو دا غمزده چې خفه شي او دلته چې کوم دی ډېر په افسوس کې ورته خبره وکړي چې داسې یو ګنټور نومې څوک جادوګر و هغه چې کوم دی ستا ښځه وژل د سېزلې ده او ما ډېر کوشش وکړو ټوله قصه ورته خیر ده وکړي بیا وله غیره ورکړي په دم ناک چې کوم دی ډېر خفه شي وژاړي چې یاره زما خو دغه یوه ښځه وه ډېره مې خوښه وه ډېره محبت مې ورسره هغه د ګنټور ووژله او پرېږدمه دا ګنټور وس نه دغه ته وایي نستور ته وایي چې یاره نستور تا په ما غټ احسان کړی دی او اوس خو ته زما ملګری او تا ما ته د هغې ایره راورسوله او اوس چې کوم دی نو داسې کار کوو چې زه اول در سره چې کوم دی تا پارس ته رسومه ستا ملګري ده د هغې نه وروسته چې کوم دی نو زه به ځان له ګنټور سره ګورم نستور ته وایي چې نه کېدی نه شي له اول در سره به د ګنټور قیصه خلاص مو
او د هغې نه بعد چې کوم دی نو فارس ته به ځو زما د ملګرو تلاش به کوو. دی ورته وایي چې زه صحیح ده ستا خوښه ده. دی ورته اوس وایي چې یاره د ګنټور به پته څنګه لګي چې په کوم ځای کې دی. اوس وایي بېغمه شه. دا پدم ناګ یو منتر وایي او چې منتر وایي نو یو تک سپین مار چې کوم دی نو هغه نمودار شي. د هغه مار نوم یې چندرناګ. چندرناګ چې کوم دی نو دغه حاضر شي په دغه ځای کې راښکاره شي. دا پدم ناګ ورته حکم وکړي چې شا به لاړ شه معلومات وکړه چې ګنټور جادوګر چې کوم دی دا وخت په کوم ځای کې دی. هغه مار سلام وکړو د هغه ځای نه غیب شي. لږ ساعت بعد چې کوم دی نو واپس په دې ساعت کې بیا راورسي. هغه ته وایي چې ګنټور چې کوم دی هغه د دې ځای نه د دې ښار نه بهر یو کلی دی. د هغه کلي په خوا کې یو مندر دی. د هغې نوم دی کیندا سوامي مندر. په هغه کیندا سوامي مندر کې چې کوم دی دغه ګنټور هر کال چې کوم دی نو په دغه کلي کې چې کومه ښایسته او ځوانې جینکۍ چې د چا واده کېږي بس هغه جینکۍ راوړي هغه چې کوم دی نو هغه دیوتا ته قربانوي. اوس هم چې کوم دی نو هغه ګنټور جادوګر چې کوم دی نو د قربانۍ تیاری کوي لګیا دی. یو جینۍ چې کوم دی نو هغه یې وله منتخب کړې ده او بس په دغه مندر کې چې کوم دی نو هغه ګنټور نومي جادوګر دی. نو بس دغه ته چې پته ولګي پدمناک ته چې پته ولګي چې دا خنزیر خو بیا په ظلم کوي بیا څوک ونیي بس نو نستور ته قصه وکړي چې دغه شان چل نو نستور ورته وایي ځه چې خپې سپکوه. په لږ ساعت کې چې هم دی نو دوی ځان دغه مندر ته ورسي. چې مندر ته ورسي نو د نستور ته وایي چې نستور ته داسې کار وکړه چې زه تماشه کوم چې دننه دا ګنټور شته په دې مندر کې که نشته. نستور ته وایي چې نه ته دلته ایسار شو زه ځم او دا سټ وله ماتومه قیصه وله خلاصومه دې خنزیر. هغه ته وایي چې نه سټ خو به وله زه ماتومه خو ته به تر هغې پورې څه نه وایې چې تر څو پورې زه بېوسه شوی نه یم. چې کله زما طاقت کمزوری شو زما نوره نه کېده تر هغې پورې به ته څه نه وایې. چې کله زما طاقت ختم شو زما نه نور نه کېده بیا به ته تر هغې پورې ته صرف زما سره اوسه او تماشه کوئ. ورته وایي چې زه صحیح ده ستا خوښه ده. دا پدمناک په غیبي حالت کې دننه لاړ شي تماشو کې او بیا واپس راوځي. دی وایي چې یاره ګنټور خو دلته شتی او اوس د هغه جینۍ معلومات کول غواړي چې کومه جینۍ دلته قربانۍ له راولي. بس ته زما انداز یې کوه چې زه څه کوم. دی ورته وایي چې زه صحیح ده خو ده ته قصه وکړي چې یاره زما سره داسې طاقت ته چې زه د هر چا د هر څیز شکل اختیارولی شم. تپوس وکړي په معلومات یا په ذریعه باندې دوی ته پته ولګي چې یاره د پلانکي یو زمیندار دی په دغه ځای کې یو د ورسره د هغه ښځه ده د هغه لور ده هغه چې کوم دی نو د دې قربانۍ دپاره اوس دې سړي دغه کړې ده. دوی د هغه کور ته لاړ شي. د هغه په کور کې یو دوه درې پوجاریانې دا جنۍ ښکلې د ناوې په شانتې سنبال کړي په پالنګ باندې ناست دی. د هغې په مخ هم دغه رڼې رڼې اوښکې بهیږي. ولې چې هغې ته خو پته چې زما واده خو پتن درشه خو ځي هلته مې حلالۍ مور پلار یې هم خفه خو لکه څه وسې نه کېږي څه چارې نه کېږي. پوجاریان په دغه کور کې دا نستور او دا پدمناک چې څنګه دغه کور ته ورسي دا نستور ورته وایي دا پدمناک ورته وایي چې ته په غیبي حالت کې زما سره یې بس ته تماشه کوه. دی ورته وایي چې صحیح ده. بس دی بیا چې کوم دی نو خپل شکل بدل کړي او د مندر یو پوجاري شکل اختیار کړي او دې کور ته دننه ننوځي. څنګه دې کور ته دننه ننوځي د هغه نورو پوجاریانو ته وایي چې شا به خپې سپکوئ تاسو چې کوم دی نو مشر پوجاري تاسو غواړئ تاسو ځئ او زه دا جینۍ درولم. چې هغو وایي چې زه صحیح ده هغو د هغه ځای نه لاړ شي. چې څنګه هغو لاړ شي نو دی دغه ته وایي د جینۍ پسې لاړ شي. جینۍ ته وایي چې ته یېرېږه مه زه تا د قربانولو نه او د مرګ نه دې بچ کوم. هغه حیرانه شي هغه مور پلار یې حیران شي. وایي چې دا څنګه چل دا ته څه خبره کوې ته خو هم د دغه مندر پوجاري او ته دا خبره کوې. نو دی ورته وایي چې نه بېغمه چې زه ستاسو د مدد دپاره راغلی یم. جینۍ ته وایي چې ته داسې کار وکړه د پالنګ نه پاسه او مور پلار ته ورته ووایي چې دا چېرته پټه کوي دغلته غیبه کوي او زه چې کوم دی نو زه به د دې په شکل کې به دې پالنګ کښېنم. هغه ورته وایي وروره مذاق مه کوه زموږ سره په موږ ځان له غم دی او ته چې کوم دی ته اوس مذاق کوې. دی ورته وایي زه مذاق نه کوم اوس یې کوه. بس دا جینۍ ته سر ورکښته کړي دا جینۍ تماشه وکړي د هغې مخ او د هغې هر څه ویني چې د دې رنګ څنګه دی. بس ناګهانه چې کوم دی خپل دغه بدل کړي او د هغه جینۍ سړي چې ګوري چې یاره هوبهو د هغې جینۍ په شان شکل اختیار کړی. نستور هم حیران شي چې یاره سړی خو کمالي سړی دی پدمناک. نو بس هغه بوډا بوډۍ ته پته ولګي چې یاره دا سړی واقعي خبرې زموږ امداد کوي.
هغه جنۍ هم خوشحاله شي، هغه زر زر پاسي د پالنګ نه لاړه شي، پټه شي، په یو کمره کې پټه کړي او دا پدمناک چې کوم دی نو د دغه جنۍ په شکل کې په پالنګ باندې کښېني. په دې کې ناګهانه ور کولاو شي 3-4 پوجاریان راشي، هغه ته وایي څه شوه جنۍ؟ دا وایي څه شوه؟ بیا بوډا بوډۍ لاس رپېږي ورته وایي چې دغه ده. هغوی چې کوم دی جنۍ د هغه ځای نه روانه کړي، منظر ته یې ورسوي. منظر ته یې چې ورسوي او په هغه ځای کې خاص د قربانۍ یو ځای او په هغې کې دا جنۍ داسې سملی یو میز غوندې کړي، دا پدمناک چې کوم د جنۍ په شکل کې دا سملی او دا سټ چې ولې دا په یو دګي وله کېږدي او بیا دغه ګنټور جادوګر چې دی راشي هغه چاړه راوالی اوس هم منترې منترې وي او خپل هغه بوت ته خپل دیوتا ته اوس قیسې پیسې اوس بل هغه خلک تماشې کوي او بیا دا چاړه راوړي چې د پرې مرۍ داسې راکاږي. د پرې مرۍ چاړه راکاږي خو چاړه نه چلېږي، هسې په دې مرۍ باندې له پاسه ځي راځي چاړه کار نه کوي. دی غوسه شو لکه لره که دا چاړه بله تېره چاړه راکړه، دا خو پسه ده چې بله چاړه وله راکړي هغه راکاږي، هغه هم کار نه کوي. دا پدمناک چې د جنۍ په شکل کې ورته وایي ګنټوره وایي تا که څه زه ونه پېژنم. ګنټور ها حیران شي چېرې دا څنګه چلېږي؟ ولې ته څوک یې؟ دی ورته وایي زه هغه پدمناک یم چې د چا ښځه تا وژله، د چا ښځه تا وژله او په اور کې تا وژله او نن دې پرېږدم نه. بس چې دا خبره وکړي ناګهانه د هغه ځای نه دی غیب شي، جنۍ په شکل کې چې دی غیب شي او په غیبي حالت کې چې کوم دی نو دا ګنټور چې د سټ نه ونیسي او په هغه میز یې سملی او هماغه چاړه ترې والی او په مرۍ وله راکېږي. خلک اوس تماشه کوي چې یاره سړی ناګهانه چې کوم دی نو راسملاست و چاړه یې په مرۍ چلېږي. بس خلک ویرېده وتښتېده او ده چې کوم دی نو په دغه ځای کې د ګنټور جادوګر نه دا سټ ووهو او بیا بهر راووت. چې بهر راووت شو نستور ته وي چې تماشه خو دې ولید که نستور ته وي چې واقعي خبره بیا وي چې زه چې ځو د هغه جنۍ تماشه وکړو هغه سړي ته وایو چې جنۍ ته دې ځای نه د دې ښار نه وباسي. بیا لاړ شي بوډا ته وایي چې ته داسې کار وکړه چې د جادوګر خو موږ کیسه ختمه کړه خو ته داسې کار وکړي دا لور دې د ځان سره کړه او د دې ښار نه خپې سپکه او بل ښار ته لاړ شه. بلبتوړی او هامون جادوګر چې کله واپس خپل ځای ته راله نو بیا یې هلته یو بل سره سلا کوله چې یاره اوس به نستور پسې څنګه ځو. دوی وی چې یاره د نستورو خو څه کوي خو لاول د هغه ملګري معلومول غواړي چې د هغه ملګري معلوم کوم هغه زموږ په لاس راشي نو دغه شان به نستور هم زموږ په لاس راشي. نو بیا دا هامون یو خاص منتر وی او یو جادوګره یو بلا راوغواړي چې د هغې نوم شنتوري. شنتوري نه تپوس وکړي چې یاره زکوټه یا نستور یا دوی په کوم ځای کې دي. هغه ورته وایي زکوټه چې کوم دی هغه په دې وخت کې د پیرس په ښار کې دی، پارس په ښار کې دی. بس وایي صحیح ده دوی دواړه چې کوم دی د پارس ښار ته ځان ورسوي او د څه په شکل کې چې د پاړو په شکل کې ماران ورسره او پونکي مونکي ورسره او دا ماران چې کوم دی نو یو ځای بل دی دا ماران ګډۍ لګي ګرځي را ګرځي د زکوټه تلاش کوي. زکوټه او شکتي مار چې کوم دی دو د نیلم جنۍ ډېر تلاش کړی ډېر پسې ګرځېدلي یو ځای بل ځای بل ځای خو میلاو شوي ورته نه خو بیا هم چې کوم دی نو تلاش کوي لګیا نو دوی یو طرف ته د سرای کې چې کوم دی د هغې مخې ته په یو ځای کې ناست نو دا شکتي مار چې کوم دی نو دا د دې زکوټه په دې جیب کې دوی دواړه د یو بل سره ګپ لګوي. په دې کې اوس د دغه ته خو پته ولګېدې چې یاره دا دغه زکوټه دی د هامون جادوګر ده خو پېژنده خو دوی خپل شکلونه بدل کړي او پاړوګان ماړوګان د ځان جوړ کړي. بس دی چې کوم دی نو په دغه ځای کې تماشه ولګوي دا پونکي مونکي خیږي دا بیم باجه شروع کړي او ماران ګډوي. دا زکوټه وخندېدې دغه ته وایي څوک راله ښه څوک چېرته راغلي دي ستا د نیو دپاره پاړوګان راغلي دي دا او شای د دیو ته لکه مخه نه د دیو بل طرف ته یې مخه د دواړه ځان له ګپ لګوي. دا شکتي مار ته وایي چې یاره په دنیا کې داسې پاړو راغلی نه دی چې ما چې کوم دی ما قبضه کړي ما یا ما راونیسي. دوی دواړه ګپ لګوي په دې کې دا هامون جادوګر چې کوم دی نو یو مار راوالي دغه نه د ټوکرۍ نه شین مار یې تک شین مار او په هغه باندې جادو کوي هغه ته وایي چې لاړ شه او په زکوټه باندې چک ولګوه او وچیچه او وتښتتې بیا. دغه مار چې کوم دی نو دی را روان خو چې څنګه د زکوټه دې مخه له داسې راشي او څه ګوري چې یاره د زکوټه په جیب کې چې کوم دی نو شکتي مار پکې بس په رپېدو شي او په یېره شي. دا شکتي مار دی زکوټه ته وایي چې زکوټه وروره دا پاړو چې کوم دی نو دا چې عام پاړو نه چېرته ستا دښمن دی. هغه ته وایي چې څنګه وایي څنګه دا مار ستا په مرګ پسې ستا په وژلو پسې رالېږلی او په دی جادو کړلی. نو دغه شین مار چې کوم دی نو د یېرې واپس تښتي چې څنګه واپس تښتي نو دا شکتي مار پې اواز کوي تښتې به نه
که وتښتې نو لکه جادو د باندې کوم وژنم دې په دې ځای چې راواپس شو چې هغه ته وایي چې دا څوک دی او څه یې ته رالېږلی وایي چې زه پېژنم نه چې څوک دی خو دغه سړي په ما جادو کړی وی ما ته وایي چې ته لاړ شه دا زکوټه وچیچه او بیا ته وتښته نو زکوټه وایي چې یاره دا خو څوک دی او هر څوک دی اوس به څنګه چل کوو چې دا شکتي مار ته وایي چې ته بېغمه شه مال یو طریقه راځي هغه وایي چې څنګه چې هغه دې دغه ته وایي د شین مار ته وایي چې ته داسې کار وکړه چې ته به دې زکوټه چک ولګوه خو چک پې ولګوه خو خبردار چې زهر به ورته نه پاس کړې هسې چک پې ولګوه او بیا وتښته چې دی وایي چې جي څنګه تاسو وایي زه به هغسې کوم چې بس دا شین مار چې کوم دی نو زر دې زکوټه له ټک ورکړي بیا وتښتي چې دا شکتي مار دی دغه نه تپوس وکړي د زکوټه نه وایي تکلیف ورته میلاو نه شو هغه وایي نه بس وایي ځان راګزار که ځان بېهوش بس زکوټه چې کوم دی نو ځان یو طرف ته ورغلی بېهوش شو امون جادوګر بیل بتوړي خوشحاله شي یاره سړی خو مونږ چې کوم دی نو بېهوش کړو رامنډې چې راشي جهامون او بیل بتوړي ورته وایي چې اوس به څه کوو جهامون وایي چې په ده باندې زه اوس جادو کوم او چیندښتې جوړوم بیا وایي زه صحیح د شا به جو زر هغه منتر وایي او په هغه باندې پوکي او په هغه اثر نه کوي اثر پې ولې نه کوي د هغه په جیب کې چې کوم دی نو شکتي مار دی هغه ځان غلی کړلی ځان غلی بېهوشه کړلی ځان اوده کړلی چې دوی څه کوي دوی دوه درې پېرې کوشش کړی چې خوند یې نه دی کړی زکوټه ته هم پته ولګي چې یاره دا خو هامون او بیل بتوړي دي جو ښکلی راپاڅېدلی وایي ها دلته هم په ما پسې راورسېدي تاسو به زه اوس خوښ شم دا شکتي مار ته وایي چې نه ته قلار شه د دوی علاج زه کوم هغه چې څنګه راټوپ کړي اول دې یو له ټک ورکړي بیا دې بل له چې څنګه وله ټک ورکړي نو د دیو نه د دغه بوتان جوړ شي د مارانو بوتان ترې جوړ شي او د کاڼي بوتان شپه خپل شکلونه یې غیب شي زکوټه ورته وایي چې هلکه دا خو سره څه عجیبه کار وکړو څه ناشنا کار دی ورسره کوو ښه کار دی ورسره وکړو اوس ورسره وایي څه کوو شکتي مار ورته وایي چې دا اوس دا دواړه الو او سمندر ته یې غوځارو چې پرېږده چې د سمندر پکې یخ کې ټول عمر پراته چې پته دیو ته ولګي بس دیو دغه بوتان والي د مارانو دا کم چې د دیو نه جوړ شوي او دغه ویسي او یو غټ دریاب یا سمندر چې کوم دی نو هغې ته یې ورګزار کړي بیا ورته شکتي وایي چې بس ټول عمر چې کوم دی نو دا به اوس دغه د سمندر په یخ کې دغلته چې کوم دی پراته او دیو بیا چې کوم دی دیو ته پته ولګي چې یاره اوس خو میلاوېده مشکل دي د شین سترګې جینۍ یا کوم نیلم جینۍ چې ده خو بس د دې ښار نه وځو بل طرف ته ځو د پارس ښار نه بل طرف ته ځو د هغې تلاش به کوو چې په کوم ځای کې ده دیو د دغه ځای نه لاړ شي او بل طرف ته نستور او پدم نګ چې کوم دی نو هغه د پارس ته راشي ګیر چاپېره ګرځي یو ځای بل ځای معلومات کوي تپوس کوي په سرای کې هم تپوس وکړي چې یاره داسې شکل شوبات والا د زکوټه شکل ته خو جس سړی بیا هوټل والا سرای والا ورته وایي چې وروره دلته خو په قسما قسم او په نمونو خلک راځي لوی خلک راځي نو موږ ته خو څوک نه یادېږي بیا ورته را پدم ناګ وایي چې یاره په ما باندې شکتي مار لږ لږه خوشبو را باندې لګي کیدای شي چې دلته و خو چېرته تللي دوی وایي چې ټیک ده دواړه دی ورته وایي چې ټیک ده شپه کوو انتظار کوو نستور ورته وایي او چې کله سهار شو بس بیا به په تلاش کې وځو دوی ورته وایي ټیک ده د شپې دوی وده شي نستور وده او دا پدم ناک چې دی بس دی هسې راپاسي ناګهانه راپاسي چې یو طرف ته په چکر وځي دی روان دی یو قبرستان له مخې له راغلی دی وایي چې یاره دا قبرستان دی زه په دې قبرستان کې به داسې تېر شم مخ وځم چکر لګوم بیا راځم چې دی په دې خبرونو کې اوړي چې کله د قبرستان دې منځ ته رسېدلی چې په ده باندې څه اواز لګېدلی دی د زنانه اواز پې لګي او چغې وایي او ژړا کوي فریادونه کوي سوال کوي وایي د خدای لپاره ما د دې عذاب نه خلاصه کړي پدم ناک حیران شو چې یاره دا خدای پاکه دا څه بلا ده څه شی دی دلته څوک دي څوک په مصیبت کې ګرفتار دي د مار شکل خپل اختیار کو او د کم قبر نه چې آواز راته د هغه قبر خواته چې کوم دی په دې خاوره کې ننوتو دی د مارانو چونکې دیوتا او مشر و نو دله به دې خاورې ځای ورکو دی په دې خاوره کې ننوتو او دننه لاړ دې خبر ته نو انشاءالله که خیر را روان خیست کې به ګورو او خیست به انشاءالله لیټ کوم نه موسم خراب دی خو چې کله هم موسم سیټ کېده موسم برابر و نو زه به دا کوشش کوم چې یاره د بل قسط ریکارډینګ وکړم او ډېر زر به راشي او بل قسط به د خیره سره اخرنی قسط وي را روان کوم 14 قسط چې دی نو څوک د چا نومونه اخیستی څوک د هغې نه ماته کمنټ کولی شي انشاءالله رښتې ویډیو مبارک هم خپله رایه تاسو راکولی شئ
او د کیسې اخره قسط د خیره سره او بیا چې کوم دن بیا به خیر خپل لنډې او مزیدارې خوندورې کیسې کوو او ورپسې که خیر سبا به انشاءالله کوشش کوم چې کومه دوړه کړې وه کوم سوال کړی د هغې جواب او چې کوم چا د هغې جوابونه صحیح راکړي د هغو نوم د ځای نوم او تصویران هم چې کوم دن هغه تاسو سره شامل کړم او ورپسې به نوي دوړه هم وي نو د نوي ویډیو سره د بلې قیسې پورې د بلې ویډیو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم ښه ده او بس صحیح د الله په امان